شول روشان ستا د ښکلي مخ په لمر دنیا شول روشان ستا د ښکلي مخ په لمر رڼا ټول کائنات کړل مشالونه د رحمت رڼا ټول کائنات کړل مشالونه د رحمت پورا شو رسالت پوتا د هر یوه پیغمبر دنیا شول روشانه ستا د ښکلي مخ په لمر دنیا شول روشانه ستا د ښکلي مخ په لمر یا صاحب الجمال ویا سید البشر دنیا شول روشانه ستا د ښکلي مخ په لمر دنیا شول روشانه ستا د ښکلي مخ په لمر جاري د ګواهي د تر قیامت د قرآن جاري د ګواهي د تر قیامت د قرآن سیرت نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم څنګه چې تاسو ته پته ده چې د هر اتوار په ورځ د دارالفتاء والقضاء پېښور نه برای راست پروګرام نشر کیږي آپ کے مسائل کا حل نن تاسو په خدمت تاسو کال کولی شئ تاسو ته به انشاءالله مفتي صاحب خو مدلل جواب درکوي او تاسو نه یو درخواست هم دی چې دا پروګرام زیات نه زیات شیر کړئ چې د دې پیدا ډېرو خلکو ته ورسي چې دا څومره خلک ګوري او هغې په یو مسله باندې پوهېږي نو دا به زموږ او ستاسو دپاره د دنیا او د آخرت کامیابي وي نو باقي دا پروګرام شروع کوو د مفتي صاحب په اجازت سره نو د مفتي صاحب نه یو سوال کوو د ډاکټر لقمان یو سوال کړی دی چې یو ماشوم دی د مور په رحم کې وي او د هغې ښه صحیح پته وي که نه چې دا ماشوم دی دا به معذوره وي مثال پالش به ولي په دې باندې به وروسته چې کوم دی مور او پلار په عذاب وي نو آیا د دغه ماشوم ختمول پکار دی که نه جي مور خټه باندې شي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب ټولو نه اول د دې مسلې جواب چې مور په خېټه باندې مشوم وي او ډاکټر صاحب ورته ووایي چې د ایکس رې نه یا د تجربې نه معلومه شوه چې مور په خېټه کې چې کم حمل دی دا معذوره دی نو د دې ضایع کولو د اسلام په روح سره قطعا جایز نه دی دا خو د الله پاک امتحان دی چې دنیا ته ځینې معذوري کسان راولیږي چې په دې باندې د روغو کسانو الله پاک په دې باندې امتحان اخلي د امتحان پس کولو یا فیل کولو نه مخکې امتحان دې ورکړی نه وي د هغې نه مخکې ته دغه امتحان ذریعه ختمه کړي د ماشوم ضایع کړي دا د اسلام مزاج نه دی نو دا خبره د اسلام مزاج خلاف دی او دا جایز نه دی چې تا ته ډاکټر ووایي چې مور په خېټه کې چې کوم ماشوم دی معذوره دی دا ضایع کا دا د الله پاک کارونه دي چې څنګه د معذوره پیدا کړی دی الله پاک صحت ورکولی شي شاید چې معذوره وي یقینا خو چې کله پیدا شي د معذورتیا د الله پاک په حکم سره ختمه شي ته چې ماشوم ختمه الله تعالی طرف ته متوجه کېږي ولې نه دغه ازمایښتونه امتحانونه دې دپاره راځي چې الله پاک تا خپل طرف ته متوجه کړي او ته د توجه الله پاک طرف ته نه کوي بلکې دا شی لري کې ختم کړي تا دپاره جایز نه تا دپاره دا دی چې ته الله پاک ته تنبیحات درته کوي یو سړی دی چې هغه باندې څه امتحان راشي نو دی الله ته متوجه نشي دا امتحان د دپاره مصیبت دی په دغه امتحانونه د مصیبتونه الله پاک دې دپاره راولي چې تا خپل ځان ته الله متوجه کوي چې زه ستا رب یم ما ته توجه وکړه ما سره مینه وکړه محبت وکړه ما سره ملګرتیا وکړه خو چې ته متوجه کېږي نه او دغه طریقې کوي چې ډاکټر درته وایي چې دا ضایع کړه ته یې ضایع کړه نو جایز نه دي او په دې حکم کې په دې ګناه کې ته هم شامل شریک در سره ډاکټر در سره هم شریک دغه کې دا کوم کسان د
دغه دي د تکفیریان خوارجي دا غلط کمنټس کوي اگر چې خلک ورته بددعا کوي ځکه مسایل خرابي خدا دوی مکمل بلاک کولی شي ته هغه ځای نه مکمل بلاک په د کمنټس باندې د کم کسان چې د غلط کمنټس کوي مکمل بلاک کړي یو دین سے ماشاءالله جزاک الله خیر بل محمد نوم عبد الله محمد دی یو خالد منصور دی سید حبیب الله هاشمی سلام کړی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ جزاکم الله ډیر عزتمن تاسو له کمنټس په کار دي چې په کومه مسله تاسو څه اعتراض وي څه تنقید وي هغه مسله دلته کمنټس کې راولېږه تا چې د خپل مور او پلار تربیت دلته ښایې په د کمنټس کې دې کې خو ستا مور او پلار تربیت چې دا معلومیږي ستا مور او پلار ته بد رد خلک وایي ستا کمنټس چې غلط راځي په دې خو ته خوشحالېږه ما چې ما غلط کمنټس وکړو دنیا ولیده کنځلې مې وکړې بد رد ستا مور او پلار ته بد رد وایي تا ته څه پته نه لګي نبي علیه السلام فرمي چې داسې خلک په راشي چې خپل مور او پلار ته کنځلې کوي وایي سبب به دا جوړ شي د مور او پلار ته د کنځلو سبب نو ته سبب جوړ شوی په مدرسو کې سبق وایي تکفیري ذهن دې چا جوړ کړی خو دې تکفیریانو ملیانو استادانو دې جوړ کړی دا هغه ملیانو نه به الله پاک تپوس کوي چې د ملیانو د طالبانو داسې تربیت کوي چې هغه کنځل کوي بد رد وایي الله پاک په دې ملیانو نه تپوس کوي چې تا مدرسو کې دومره تربیت نه کوو دا وظیفې د لنګر غم باید کو د اخلاقو غم دی ولې نه مور او پلار تاسو ته مدرسو ته د لپاره درلېږلي چې د تربیت وکړي داسې نه چې هغې نه نسور جوړ کړي او مارچ کټ کې هغه شیزونه ته جوړ کړي د دین نه د اسلام نه خلکو زړونه توروئ تاسو نو دا کار مه کوئ د تاسو دپاره د اسلام د بدنامه چې اسلام ته فایده نشي رسولی نقصان مه ورکوئ خو چې اول مور او پلار نه پیدا شو مور او پلار تاسو دا خیال نه دی کړی چې حلال رزق بندوبست یې کړی هغه بیا حلال خوراک چې وکړي هغې نه بیا حرامیان نه پیدا کېږي اول غلطي د مور او پلار دی بیا چې پیدا شوی نو مور او پلار دا خیال نه کوي چې زوی مې شرط مدرسې کې څه کار کوي و چې مدرسې ته مې لېږلې مدرسه څه کارخانه خو نه ده چې تا ته تقوا او هغه پکې پیدا کړي مدرسې کې خو داسې زهریلا او سزان ناست دي د تکفیریان خوارج چې هغه خو ستا زوی نه زهریلا شی جوړ کړي مور او پلار هم غلطي ده بیا د استادانو هم غلطي ده چې مدرسې طالب علم یو بد رد وایي کنځل کوي جی وایه بل زیارت ګل صاحب خبره سوال کړی دی چې په سفر کې مثال په هیر سره سړی پوره منځو کې سفرانه منځ کې نو دی بیا څه کوي دا مونځ به دوباره کوي سفر کې چې چا پوره لمونځ کړي دی به دوباره هغې لمانځه اعاده کوي خو په هغه وخت کې چې دته یاد شي وروسته چې ورته یاد نه وي خو تحیات یې ویلي سفر کې 2 رکعته لمونځ 4 رکعته لمونځ د کړی دی خو تحیات یې په د منځ کې ویلي دي ځان ته یې کړی دی صحیح دی یا امامت کړی دی د ده لمونځ شوی دی دوباره بیا قضا پې نشته که هغه ټایم دته یاد شي نو اعاده دې وکړي چې یاد نه شو کور ته راغی نو هغه لمونځ د شوی دی مسله پوه شو که نه بالکل 2 رکعته لمونځ د باندې وکړه په سفر د 2 بجای 4 وکړو خو منځ کې تحیات ویلې ده مقتدی نه یا امام یا منفرد نو د لمونځ شوی دی دوباره دی بیا قضا نه دا وخت سره واجب دی اعاده او که بیا وروسته شنه وخت سره پکار ده وروسته بیا د باندې نشته اعاده بل سوال کړی چې د لور خور له جهیز کې خپل حصہ ورکول څنګه دی سید حبیب الله هاشمی صاحب وایي چې دا د قادیانیانو ملګري یقینا سید حبیب الله هاشمی صاحب دا تکفیریان خوارج د قادیانیانو ملګري ځکه چې قادیانی د عالمانو خلاف دي قادیانی دشمنی صرف د عالمانو سره بل چا سره نشته عالم په داسې بد لګي کنه لکه شیطان باندې چې اذان بد لګي چې عالم ویني یا عالم نو موري قادیانی یا د قادیانی پیروکار شي داسې تختی لکه شیطان چې د بانګ اذان نته نبی علیہ السلام فرمی چې کله اذان आवाज رضی نو شیطان تختی خو ورستو گزونه وباسي نو دا قادیانی او دغه تکفیریان ملګری یقینا چې عالمان یا دینی مسائل نه داسې بد په لګي که شیطان باندې چې اذان بد لګي تاسو سو فرمیل بل دا لور خور له په جهیز کې خپل حصہ ورکول لور خور له په جهیز کې خپل حصہ ورکول نه لور چې کله ته وفات نه وي نو لور خو تاسو سره حصہ نشته د هغې په رضا سره کوي چې اوس مال خپل حصہ په دې کې مال سامان وکړي یا نور څوک نو چې کله پلار ژوندی د لور خو حصہ نه کېږي که نه نه پکې رضا شته نه پکې ناراضګي شته البته چې کله پلار مړ شوي ورونه یې چې وي خپلې خور ته حصہ ورکوي نو هغه د حصہ جهیز په طور ورکوي پر ته ورکوي خو بطور قبضه دی ورکوي څومره حصہ یې کېږي که نه پلار یې وفات شوی دی د خور یې چې څومره حصہ کېږي خور چې کله وادیږي نو هغې له هر څه ورکړي دا ځان سره وړه بطور جهیز دا ستا خپله حصہ ده جی
بل یو ملګری دی و چې یې د شب زفاف چې کوم دی د واده د شپې سنت طریقه چې کوم دی د واده بیان کړي. د واده د شپې سنت طریقه الله پاک ته هغه چا چې ودونه نشته پس ودونه موسم دی الله دې هغه خلکو ته چې ودونه نشته په زړه پورې وده دې ورکړي الله دې ورته اسباب مهیا کړي. چا چې ودونه شته هغې ته نرینه اولاد ورکړي الله دې ورته په کور کې د باعث رحمت د خوشحالۍ سبب وګرځوي. اوس چې چا واده وکړه په اوله شپه باندې یوه دعا ده مسنون دعا ده هغه دې وګوري کتابونو کې اول د اودس وکړي هغه دعا دی د زنانه ویښته دې ونیسي د تندي ویښته هغه دعا دې ووایي او بیا دې په سنت طریقه باندې آداب مباشرت خو به کتابونو کې شته که نه اوس موږ دلته نشو بیانولی کتابونو کې شته په لایف پروګرام کې خود مونږ هغه نشو ما له هو ما علیها د هر څه خو نشو ویلی که نه ما لها ما علیها صحیح دی نو هغه کتابونو کې وګورئ. او حاجی وقاص سلام کړی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریاض نه اللہ دې خپل وطن ته سنم و غنم راوړي. حاجی سے ایک بندہ حافظ قرآن ہے لیکن وہ داڑھی منڈواتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسے؟ مستقل طور باندې امام نشي جوړولی چې ګیره وړه کوي یا بالکل کټ کوي زنه خو وړه کوي که نه. یو مسله ده دې ته خیال وساتئ د بار ملکونو کې چې سعودي کې چې دي هغو له جواب واورئ. یو خو دا دی چې مونږ پاکستان د ملک دې کې به داسې ملا صاحب نه جوړوي امام به نه جوړوي چې هغه یا ګیره وړه کړي یا ګیره کله کړي صحیح دی. کله نه کله چې جمع تیاره وي نو امام نه وي نو که ګیرې نه بغیر سړی مخکې شي نو تاسو ورپسې لمونځ کېږي. وشوه خبره به هر ملکونو کې مستقل امامان جوړ شوي دي. دا حکم چې امام به بغیر ګیرې ولا نه جوړوي دا عوامو دپاره نه دی صاحب اختیار خلکو دپاره دی د کمیټۍ دپاره. نو هلته مسجدونو کې د عامو پاکستانیانو په مسجد کې اختیار نه وي چې څنګه امام جوړ نو ټولو ګیرې بونډۍ دي نو هلته تاسو لمنځونه هغلته کې کېږي. تاسو باندې چې کومه خبره لازمه وه چې امام به نه جوړوي کې تاسو مکلف نه یې تاسو وس نه رسي پوه شو مسله باندې. دوبۍ کې دي او بهر ملکونه که ګیرې وړې دي لمنځونه پسې کوه البته چې غیر مقلد امام پسې بل لمونځ نه کوي غیر مقلد. یو خدا دا چې طهارت راځي پسې سره په اوبو سره که نه نو غیر مقلدین وایي چې لږې اوبه دي طهارت پکې وغورځېږي نو هېڅ کله ناپاک نه دي. مونږ وایي لوټه اوبه کې چې یو قطره نجست وغورځېږي حناف څومره ښکلی صفا ښکلی دین دی ضیاءالدین صاحب یو قطره پکې وغورځي دا اوبه ناپاکې شوې په دې اودس نه کي. غیر مقلد وایي چې پې کېږي دا یو قطره نه که څومره پکې هر څومره وګرځي لږې اوبه نه بلمازېږي صحیح دی. نو د دوی په نجست کې مسله ده نجست نه لري یو خبره یو خو دغه بول براسته نجست وایي نه د زناورو که په کپړو ولګي منوي ته وینو ته دا چې به دوی کپړې باندې ستا څنګه ورپسې لمونځ کېږي ځکه چې کپړې صفا کول دا خو فرض دي طهارت د دوی نه راځي. بیا په دې جمي کې دوی په هغه باندې مسحه کوي په جورابو باندې نو نری جورابو باندې مسحه نه کېږي. یو عالم د دوی ما اورېدو ابو عبدالله په نوم د سترګو کې رانجه اچولي یو پاو اوس نوم یې نه راځي او که راتله نوم یې په کار نه شي ځای واله خو هغه په اوبو کې لګیا دی اودس کوي خلکو ته وایي چې دا تاسو ته نبي علیه صلات وسلام طرف نه یوه تحفه ده چې په ژمي کې په جورابو باندې مسحه کوه. الله قرآن کې ویلي چې څلور اندامونه دي دا به وینځې فرض دي او ته وایې په جورابو باندې مسحه کوه. جورابو باندې مسحه دپاره تا ته متواتر حدیث پکار دی اجماع پکار دی یا قرآن آیات شته نشته در سره جورابو موضوع باندې که مسخه راغلی ده هغې دپاره متواتر اتیا حدیث راغلی دي اتیا صحابه کرام د موزې والا مسح د جورابو باندې والله العظیم چې یو حدیث نشته صرف او صرف دوی قیاس پې کوي چې جورابو موزې هم خپې ګرموي تسخین راغلی که نه تسخین چې خپې ګرموي وایي چې خو جورابې هم خپې ګرموي او موزې هم ګرموي په دې باندې دوی قیاس کوي. قیاس خو تاسو دپاره روا نه دی چې قیاس پسې ځې خو امام پسې لاړ شي. بیا ویلي چې په دې امت اجماع دی چې په جورابو باندې مسح کوي والله العظیم دومره دروغ یې ویلي چې اجماع د څلورو امامانو مجتهدینو اجماع ټولو صحابه کرامو اجماع د ټولو امت اجماع په دې ده چې په جورابو باندې مسح نه کېږي. بیا وی چې امام صاحب ویلي چې اخر کې چې امام صاحب هغه یو قسم د جورابو چې دی چې درې شرطونه پکې پوره دي په هغې باندې مسح کړي په اخري عمر کې هېڅ قسم دی چې جورابو باندې مسح روا نه ده د دې نه رجوع نه ده کړې. دومره دروغجن خلک دي د غیر مقلد ولې دومره دروغ وایي وایي امت په اجماع ده امت په دې اجماع ده چې نه کي خاص بیا چې چا د غیر مقلدینو د مسلک جوړ کړی اسوکو
نواب حسن خان، نذیر حسین دلوی، عبدالله مبارک پوری. هندوستان کې ټول ناول چې دا وکټوریا سره انګریزانو سره دوی مسلک رجسټر کړی دی، دوی بانی چې کم دي هغه لیکلي چې څوک په جرابو مسح کړي د قرآن پاک مخالفت کړي د لمونځ د سره کیږي نه، نو هغه د دوی پلاران دي، د دوی نیکه دي، یعنی د مسلک هغه جوړ کړه، هغه په کتابونو کې وایي د زمان لیکلي چې نه کیږي. خو لاندې اوس د 15 کسان د نن سبا وابیان دا ویلي خلکو المنظوره خرابوي چې تاسو په جرابو باندې مسح، نو جرابو باندې مسح د پرانتا سره اجماع شته، نه متواتر حدیث شته، نه قرآن پاک آیات شته، څنګه د خلکو المنظوره خرابوي. تا چې کم مسلک چا جوړ کړی دی انګریزانو چې رجسټر کړی دی هغه ویلي دي چې په جرابو مسح نه کیږي، ستاسو مشرانو او ته وایې چې کیږي، دلیل څه در سره نشته، ور سره دلیل خا خو دې وابیانو پسې تاسو لمونځ ونه کوي. خاص کر هغه جرابې موزې چې هغه موضوع سره سامون خوري 3 شرطونه پکې وي چې مزل پکې کولی شي او به پکې نه ورځي او بغیر د څه د سهارې نه په خپو باندې ودرېږي، د غټوالي په وجه باندې غټوالي په وجه ودرېږي. نو هغې غرقلی دی چې هغه د جرابو هغې کې قیاس دا شوی دی، په هغې کې دا قیاس شوی دی چې دا د موزې په حکم کې دي. د امام ابو حنیفه رحمت الله رجوع چې خلک یادوي دا هغه رجوع دی چې امام ابو حنیفه رحمت الله وایي که جرابې وي که 3 شرطونه پکې پوره وي نه پکې په اخري عمر کې په هغه جرابو باندې په کلکو غټو جرابو باندې مسح. د نن سبا چې کومې جرابې عام طور خلک شي مروجه په دې کې باندې مسح نه کړي، خلکو لمونځ ورسره خرابي. جی ماشاءالله جزاک الله خیر. جواز صاحب باجوړ نه سوال کړی دی چې د عمرې او د حج دپاره یې وظیفه راته وایي. حج عمره د الله پاک ټولو مسلمانانو نصیب کړي، دا ډول لوی نعمت دی، مرګ نه بعد بیا دغه نعمت چاته نه ملېږي. حج عمرې په مرګ نه بعد بیا نشته دغه عبادت ښه. نو دنیا کې د هر مسلمان که زنانه دی که سړی دی که وړوکی دی که غټ دی الله د حج یا عمره نصیب کړي. امین. اوس د حج عمره نصیب کولو دپاره تاسو ته زه یوه مجربه ازموده وظیفه مخکې ما ښودلې بیا یې درته ښیم. دغه مولانا صاحب څه نوم دی زمونږ د متخصص چې دی مفتي صاحب چې دی کوم دی وایي چې دا دلته چې هغه ورکځی دی ورکځی یو دین صاحب څه نوم دی زمونږ اوس په راشي ښه دا مولانا صاحب وایي چې ما 3-4 ورځې دا وظیفه وکړله، نو زه په هفته کې دننه د مور سره عمرې ته لاړ. اوس د عمرې نه واپس راغلی هفته مخکې حماد صاحب دی، نو دی وایي چې عمرې نه چې واپس راغله نو بیا مې وظیفه نه پرېښودله، اوس مې بیا یې پروګرام جوړ شو، بیا روان. نو کله به ځې او کله به راځې، زه یو ورځې به انشاءالله دغه وظیفه تاسو وایئ او خلکو ته دا شیر کوئ ورلیږئ او موږ دپاره هم دعا کوئ چې څوک عمره ته لاړ شي نو موږ دپاره دعا کوئ چې الله دې موږ نصیب کړي. دعا کولو کې خو تاسو ته څه کمی نه راځي ستاسو په هغه کې، نو تاسو ته به الله عمرې نصیب کړي. بل لپاره دعا کوئ نو الله پاک هغه دعا تا دپاره اول قبولوي. نو چې تاسو عمرې نصیب شي په دې وظیفې باندې نو موږ دپاره هم دعا کوئ. په دې کې دا دی چې کله تاسو لمونځ کوئ که سنت وي که نفل وي که فرض وي، په اخر کې چې تحیات وویل شي درود شریف وویل، بیا تاسو کومه دعا وایئ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا، نو دا دعا دی چې کله وویله نو سلام نه مخکې ورسره دا 2 دعاګانې یادې کړئ. عالمان طالبانو دې ته خو یاد دي که نه، خو چې کم عوام دي هغه یاد کړي. یو آیات ته په ځان سره یې ولیکئ، سوره بقره کې آیت نمبر 128 دی. سوره بقره په اوله سپاره کې آیت نمبر 128 ربنا وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، دا نیم آیات دی، دا وایا. او بل یو آیات ته په 10 سپاره کې سوره توبه کې آیت نمبر هغه چې کوم دی غالبا یو کم 59 وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. دا وایا. نو تا چې کله دا شروع کړ نو ان شاء الله چې تا ته الله پاک دا څومره اسانه وظیفه ده، مختصر ده، اسانه ده، ثواب به دې کېږي. د قرآن پاک آیتونه دي په یو حرف به درته 10 نیکۍ ملويږي، عمره حجونه به دې نصیب کېږي، کله به ځې او کله به راځې، بار بار به دې نصیب کېږي. او د دې وظیفې دپاره شکرانه دا ده چې موږ دپاره هم د خامخا دعا وکړو چې الله پاک جی یو بله مجربه وظیفه ورسره دا یاده کړئ چې کله اذان وویلی شي نو اذان نه بعد تاسو وایئ که نه چې اللهم رب هذه دا دعا وایئ، دا دعا سره سره یا دعا نه بعد لبیک اللهم لبیک دا تلبیه هم وایئ. جی بل د ضیاءالدین مولانا صاحب هم یو سوال را لیږلی دی چې نسیان بیمارۍ دپاره یې وظیفه نسیان چا چې د نسیان بیماري ده، چا چې د وهم بیماري ده، چا چې عصبي دماغي کمزوري ده،
ټولو ته پر دا وظیفه ده. یو عمل دا دی چې یو عمل دی یو وظیفه دی مختصر ده. عمل دا دی چې کم ځای کې اوس بترومونه راغلي دي، بترومونو کې اول خلک وړه بولو کې بیا غلطه کې په اوبو باندې استنجا وکړي، نو دا دی نه کوي. استنجا اول دی داسې وکړي چې په ټیشو پیپر باندې یا په لوټه باندې دی استنجا وکړي. چې وړه بول وکړي که نه په لوټه یا په هغه باندې چې کله دته اطمینان حاصل شي چې قطره نه راځي بیا د په اوبو باندې استنجا کوي. نو دا نسیان بیماری د سره یک سر ختمیږي. دا یو عمل شو. وظیفه د لپاره دا ده چې کله په طور علاج چې فرض لمونځ وکړي نو بیا په سر باندې لاس کېږدوي، د تبلیغیان صاحبانې درته ښایي 11 پېرې داسې وایه چې یا قویو یا قویو یا قویو. الله پاک دې دغه بیماری ټولې ختم. بل سوال هم کړی دی جی، د احرام په حالت کې پیمپر اچول څنګه دی جی؟ احرام په حالت کې پیمپر اچولی شي. او سید حبیب الله سلام کړی، وعلیکم السلام. ګل حکیم اورکزی سلام کړی، وعلیکم السلام ورحمت الله. جی سید حبیب صاحب جزاک الله. او مفتی صاحب عتیق الرحمن ختم خواجگان څنګه دی؟ جایز دی، التزام یې مه کوه، فرض واجب باندې دا جایز دی. محمد جمو وی الله دې تاسو بیماران ښه کړي. محمد جمو صاحب، خالد منصور جزاکم الله. بالکل. محمد عاشق نواز वही कि अगर 4 रकात नमाज में पहले 2 रकात में सूरह फातिहा का सूरत मिलाना भूल जाए तो तीसरी और चौथी रकात में पढ़ा जा सकता. नमाज पहले 2 रकात की सूरह फातिहा दे ना ओला अगर सर सूरत मिलाव न को नो ځان تل منځونه کوي په اخري 2 رکعتونو کې سوره فاتحه او قرات ملاو کو ور سره فرض المنځ نو دا کیږي خصوصي ثواب په اخر کې کوي. جی عتیق الرحمن صاحب جزاک الله دا مستقل اوریدون کې دی وایي چې سلام یې کړی، وعلیکم السلام. چې ښځې د رخصتي نه مخکې په موبایل خبرې کولی شي چې واده وکړي قیدن وکړي رخصتي نه وي شوي د خپل کور ول سره خبرې کولی شي که قیدن دې کړي په هغې کې نکاح شوی وي. نکاح کې داسې چې د جینۍ او د هلک پلاران په یو جرګه کې موجود شي هلته نکاح وشي مستقل. که داسې نکاح شوی وي خو ته خپلې ښځې سره خبرې نه چې هر څه کولی شي. که صرف قیدن کې شي واده د نکاح چې د تاسو علاقې کې چې کم قیدن دي صرف واده وشي نکاح نه وي شوی نو رخصتۍ نه مخکې هېڅ کله خبرې نشي کولی. خبرې کوې دا ګناه ده او نامحرمه ښځو سره چې خبرې کوي دا زنا هم ده. بل د لطیف صاحب یو سوال کړی جی چې د جینۍ خواخني او پلار موجودي او مثال هغه مجلس کې خلکو ته ووایي چې بس ما درکړې ده او د جینۍ نه تپوس مپوس نه کړی جینۍ خواخني نو دا نکاح کېږي که نه کېږي؟ دغه رنګې مسلې موږ ته مخې ته یا څنګه لکه د جینۍ خواخني او پلار یې په زور چاله ورکړي. جینۍ چې بالغه ده او پلار یې په زور چاله ورکړي داسې نکاحونه نه کړي. جینۍ چې بالغه ده د هغې رضامندي نکاح ته پر ضروري ده. دغه وایي د احسان الله چې د بنو سوال شوی دی، د بنو د ځله هنګونه چې سوال شوی دی مخې ته نه دی راغلی چې تا اوس دا دوباره ویل لیکلی دي چې هنګونه سوال راغلی خو دلته به سوال نقل کړی احسان الله صاحب کم سوال وي مخې ته نه دی راغلی. اکبر حسین حنفي سلام کړی، وعلیکم السلام جزاک الله اکبر حسین صاحب. او داود شاه وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب د غاښ در لپاره مجربه وظیفه دردونو دپاره چا چې غاښ باندې در وي نو هیڅ قسم نوره وظیفې مه کوه، د غاښ درد والا وظیفه یاده کړه. دا د نبي علیه الصلاة وسلام خدای لیده. ښه د ځینې خلک درته ښیي چې دغه د دغه د ځان نه وظایف جوړ کړي که کار یې وکړو که نه چې مونږ یې درته ښیو په هغې کې هیڅ قسم شک شوبه نشته. نبي علیه السلام نه چې روایت شوی دی نبي علیه السلام ووې نو هغه ته د وحي په ذریعې سره الله پاک هر څه ښودلي نو یقینا چې تا ته به شفا الله درکوي. د غاښ درد لپاره، د سر درد لپاره، نیم سر درد لپاره، د خپو دردونو لپاره، ملا درد، هر قسم درد لپاره وظیفه یاده کړه چې غاښ باندې درد په غاښ باندې ګوته کېدوه، که سر د درد په سر باندې لاس کېده، د درد په ځای باندې لاس کېدوه نو دغه وظیفه وړه غوندې ووایه 3 ځلې ووایه چې بسم الله الرحمن الرحیم 3 وارې وپېرې دا ووایه اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. د الله په فضل سره دا مسنون دعا دا نبی علیہ السلام نه روایت شوی دا وظیفه یک دم به دغه درد د غاښونو نه ختم شي، د سر نه به ختم شي، دردونو د پر دا وظیفه یاده کړئ او نورو خلکو ته ورسوئ، شعر یې هم کوئ دغه خلکو ته
څومره زیاتې شعر کوئ تاسو ته به الله پاک په دې وظیفه کې په دې دعا کې اثر او برکت زیات اچوي. جی یو ځل بیا چې اول 3 ورې بسم الله ووایه، اول د درد په ځای باندې لاس کېده، بیا 3 ورې بسم الله الرحمن الرحیم ووایه، و پرې داسې ووایه اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. کمنټس کې به درته د ملګري ولګي دغه تحریر په شکل کې انشاءالله یاد اسات. د صہیب اسلام آباد نه سوال کړی چې ځینې خلک د امام ابو حنیفه صاحب د تکفیر یا د فقه حنفي پسې بد رد وایي، نو دې سره سړی کافر کېږي که نه؟ او بل دی ویلي چې شیخ عزت الله صاحب ستاسو د مناظرې شیخ عزت الله چې کوم مناظره وشوه هغه درته وایم، خو ټولو نه اول تاسو ووایئ چې فقه حنفي پسې چې څوک بد رد وایي یا د امام ابو حنیفه رحمت الله تکفیر کوي، یو د تکفیر مسله یاد وساتئ چې هغه مسلمان چې د هغه اسلام باندې اجماع وي، لکه مثلا د صحابه کرامو په اسلام باندې د هغه په ایمان باندې نص موجود دی، د قرآن پاک نص حدیث موجود دی، نو چې کومه د چا په ایمان باندې نص موجود وي د هغه تکفیر کفر دی، په دې کې شک و شبهه نشته. د امام ابو حنیفه رحمت الله په ایمان باندې، په تقوا ورع زهد باندې، په علم باندې دې باندې اجماع ده، نو انکار کول دا دی چې دا د اهل سنت والجماعت د دینه د بهر کوي. من شذ شذ فی النار، څوک چې به اهل سنت والجماعت یعنی جماعت نه بهر شو نو جهنم کې داخل شو. اوس واوره د امام ابو حنیفه رحمت د مناظرې خبره اول واوره چې مونږ دغه چیلنج ورکړی و چې څوک د امام ابو حنیفه رحمت الله یا د فقه حنفي یوه مسله که هغه معمول بها هغې به د زمونږ عمل وي او که نه وي، که هغه مفته بهي که هغه باندې فتوا مونږ ورکوو او ورکه نه ورکوو، خو چې د فقه کتاب کې یوه مسله ذکر ده او دا د قرآن او حدیث خلاف ثابته کړه، نو تعالی به 1 لک روپۍ هم درکو په یو مسله، 10 کیلو به ورسره کجورې هم درکو. نو دې کې د شیخان صاحبان چې کم دي دا راغله شیخ عزت الله پرون چې د 4 غنټې هغه وایي زه دا پیسې زه ګټم، دا مسایل ما راوړي دي. ما چې اول یو مسله راوړه، خو ویل چې که ما ثابته نه کړه زه به څه کوم، ما چې ته صرف او صرف پوره اسلام کې داخل شي. شیخ عزت الله صاحب د حیدرآباد کې د دوی شیخ دی، لږ آواز یې خراب دی. ما چې تا نه زمونږ پیسې به طلبانه کوو، ته صرف پوره اسلام کې بیا داخل شي چې تا را نه وړه، ځکه چې پوره اسلام دا دی چې قرآن ومنې، سنت ومنې، اجماع او قیاس ومنې، چې دې کې یو نه منې خو پوره اسلام کې داخل نه وي. نو دا ویل چې بالکل مې خوښه ده، ما سره بالها مسایل دي چې د فقه قرآن او حدیث خلاف دي او دا پیسې زه ګټم. ما ویل چې ته نشې ګټلی، ځکه چې د فقه حنفي چې دا خو مونږ د 100 کالو نه وایو، خلکو ته یې وایي، تر اوسه پورې خو مونږ پکې پیدا نه کړه. او فقه حنفي بله دې ته شي چې کوم ځای کې قرآن او حدیث مسله واضحه کړي نه وي، د هلته کې اجتهادي مسایلو ته ویل شي. نو چې قرآن او حدیث کې مسله نشته، نو ته قرآن او حدیث خلاف څنګه ثابته کړي؟ او مونږ یې وایو اوسه پورې مونږ ته را نغله مخې ته. بله مسله دا چې په دې باندې 7 طبقات ته فقهای کرامو تیر شي، نو هغو ته مخې ته را نغله او غیر مقلد چې نه فقه ویلي نه هدایه ویلي، تا ته مخې ته څنګه راغله؟ ما شیخ عزت الله صاحب ته ووایي چې ته 1 غنټه ټیم دی، اگر چې به 4 غنټه ټیم یې واخیست، اول ورته ما 1 غنټه ټیم ورکړی چې 1 غنټه کې ته به یو مسله راوړې، خو چې کومه به د خام مطالعه وي درته پته وي چې دا مسله د قرآن او حدیث خلاف، هغه راوړه، بس مسله به ټولې خبرې در سره مانم. نو شیخ عزت الله صاحب شروع کړل دوی شیخانو ته ګوره، ویل چې ستاسو په فقه حنفي کې مسله دا چې په جنازې لمونځ په سپلو کې نه کېږي، ناجایز دی. ما ویل چې کتاب وښه چې په کم کتاب کې لیکلی شي جنازې لمونځ په جوړغه کې نه کېږي، که تا کتاب وښود او حدیث وښه چې د دې حدیث خلاف دی، حدیث کې راغلي نبي علیه السلام په سپلو کې لمونځ کړی، صحیح دی. مو ویل چې د فقه کې مسله وښیه کم کتاب کې راغلی، فقه کتابونه خو مونږ ته یاد دي ټول، په یو کتاب کې مونږ ته په نظر نه راغله. ویلي چې فقه کې خو نشته، خو جنازې کې تاسو امام هغه چغې والې چې سپلی وباسئ سپلی وباسئ. ما چې دا خو د فقه مسله نه راوړه، دا خو د انفرادي د یو ملا صاحب مسله راوړه، خو ملا صاحب خو احتیاط دپاره چغې والې چې ګرځې راګرځې په د ګلی مالی کې ګرځې ګنده ګلی کې، نو چې لاندې ګنده وي نبي علیه السلام حدیث دا هم دی چې ګندګي وه په سپلو پرې بیا وبسلې، دا حدیث هم شته. نو دا خو امام صاحب خو تاسو ګندګۍ نه بچ کوي که نه، زمونږ امامان چې په جنازې کې اعلان کوي تاسو ګنده ځینو کې ګرځئ راګرځئ، تاسو خو غلظتونو ته پاک وایي، دوی خو د بول براس ته پاک وایي. نو امام صاحب چې داسې جنازې کې ما ودرېږه چې لاندې ګندګي وي، نو سپلی چې ته لاټوې راټوې چې ګندګي شته او که نه خو وباسې ولې نه، چې وایي باسې په دې کې څه قباحت دی، احتیاط په دې کې دی. ښه خبره ده، خو امام صاحب ځکه چې وایي زه مخکې بله مسله وایم، ما چې اوس خو ته داسې وکړه د یو مسله خو دې را نه وړه اسلام کې خو داخل شي، نه وایي چې بله مسله راوړه. ما چې بله راوړه څه وایي؟
بله مسله دا ده چې تاسو وتر فقه حنفي کې لیکلي دي چې وتر 15 رکعاته نه دي 3 رکعاته دي. یعنی مونږ چې 3 رکعاته کوو دا د قرآن او حدیث خلاف دي. اول یې چاو دا خو مسلم شریف کې حدیث دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام 3 رکعتونه، مسلم شریف صحیح حدیث، ترمذی شریف کې حدیث دی چې نبی علیه السلام 3 رکعاته وتر کړي، په یو رکعت کې سبح اسم ربک الاعلی وي، په بل کې قل یا الکافرون وي، او په سوره اخلاص په بل دریم کې وي. نو دا صحیح حدیث رغلی 3 رکعت نو چې 3 رکعاته خوشتا، خو لیکن تاسو 15 رکعاته نه مانئ. نو چې مونږ نه مانو مونږ ورته منسوخ وایو، نو دا مسله ستاسو شو که زما شو چې ته یو رکعت کوي یا 15 کوي. نو زه په دې اعتراض پکار دی چې وکړو چې دا مسله ستاسو د قرآن او حدیث نه خلاف، ته خو منسوخ حدیث باندې عمل کوي. او د یو رکعت چې دا خو د ابن عباس رضی الله په دې رد کړي، دا مسله خو ستا د قرآن او حدیث نه خلاف غلطه ده، ته خو زما مسلو ته راغلی چې ولې نه ماني، دا د قرآن او حدیث خلاف وایي ته منسوخ وایي که نه. لکه اوس چې دوی په عدم رفع الیدین په غبن عمل نه کوي حدیثو باندې، نو دې دا معنی چې دوی په هغه حدیث نه مني، دوی نه مني، دوی منکر حدیث دي. مونږ خو نسخ او منسوخ مسله ده، پکې راجح او مرجوح خبره ده. بهر صورت دوی زه دریمه مسله وایم، ما چې دریمه مسله نه چې څلورمه پنځمه ووایه خو راوړلی نه شي. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، نو دریمه مسله زما دا ده چې په 4 رکعت تیز لمونځ وي تاسو لیکلي دي چې په اول 2 رکعتونو کې سوره فاتحه ووایه، په د اخر 2 رکعتونو کې که اسې ودرېدې که ودې ویله، که اسې ودرېدې قیام پکې ضروري ده، که ودې ویله. نو دا د ما ته دا د کم قرآن او حدیث خلاف ته، نه قرآن ویله شو نه حدیث. ما ورته ووی چې دا خو د حدیث مې ورته پیش کو چې دا حدیث وګوره، حضرت علی رضی الله تعالی عنه نه روایت صحیح حدیث دی، عبدالرزاق کې دی، جرح پې نشته، د عمر جرح پې نشته، چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه په اول 2 رکعتونو کې سوره فاتحه قرات وي، په اخر کې به ایسه نه وي. نو دا زمونږ مسله ده، حدیث مطابق شو د خلاف شو. وست خبره کوه و دته ما و دوی چې بله مسله وایي، ما ته چې دومره وسته وکړه چې ته غیر مقلدینو تاسو د خپل مسایل چې کم دي دا ټول مسایل نه یو درته نه راوړه، صرف دومره راته ووایه چې په لمانځه کې فرض شته، د غیر مقلدینو په لمانځه کې فرض شته، لکه فرض پکې شته 15 دي شپږ دومره راته ووایه. نو چې دا مې ورته ووایي نو بیا حمر مستنفره داسې وتښتېدو لکه دا یو قسم زناور څه تښتي. نو 4 غنټې کې تېره شو، دا ثابته نه کړه، په اسلام کې داخل نه شو، وتښتېدو. تا وایي چې امام ابو حنیفه رحمت الله پسې بدرد ویل یا د تکفیر کول خو کفر دی. ما درته چې د هغه اسلام د هغه ایمان د اجماع نه ثابت دی. یو خبره بیا عبد الله ابن مبارک رحمت الله، عبد الله ابن مبارک رحمت الله امام المجتهدین دی، مجتهدین هده، محدثین هده، مجاهدین هده، امام تقوا ورعا زهد هم دی، امام دی په هر شعبه کې امام دی. او په دې باندې نه د غیر مقلدینو اعتراض شته، نه په شوافیعو شته، د ټولو امام دی. د سیاسته احادیث زیات تر د عبد الله ابن مبارک نه راخص، د دوی استاد دی سیاسته، او ټول مجتهدین منی دغه استاد دی. خو لیکن په خپل د امام ابو حنیفه رحمت الله شاګرد دی. دی وی چې 4 زره زما استادان دي، 4 زره وی چې ډیر فیس چې ماته رسیدلی یا معنا مولا جوړ شوی دی یا څومره برکات دي د امام ابو حنیفه رحمت الله دی، دا د خپل وی. نو عبد الله ابن مبارک رحمت الله وا قصیده لیکلی په عربی کې، پورا وا قصیده لیکل. ا قصیده په دور مختار کې ده، دا غي 2 شیرونه تاسو ته ځوان ډیر خوري خاسته دي. بیا به تاسو پته ولګي چې فقہ یا د امام صاحب خلاف خبره کول څه حکم دی. اول یې یو پورا قصیده ویلی دا، بیا ویلی چې د امام صاحب څه تعریف کوم، په دې باندې درته د امام شفیع صاحب هغه شیرونه ویلی دی، هغه گواهی هم په پیش کړی ده. چې یو امام شفیع ویل د نور دغه نامه کوله د ډیر علماء نه نور نه روایت شوی چې بان الناس فی الفقه عیال علی فقه الامام ابي حنیفه. و د دې شعر معنا څه ده؟ معنی ته سوچ وکړه. دی وایي چې امام صاحب وایي چې د فقه کې د مجتهدین چې څومره دي، محدثین چې تاسو ورته امام بخاری وای، امام مسلم وای، یا ورته امام مالک وای، امام شافعی وای، امام احمد بن حنبل، د مجتهدین یادی، غیر ونیر د هر غنه دی، غیر مقلد نه دی، د کمکل خلق دي، جاهلان نه دی، د مجتهدین یادوي چې دا د امام صاحب په مخ کې دا سیدی لکه نابالغه مشومان، کنه بالغه مشوم چې څه حیثیت نشته، کنه د دې مجتهدینو د امام صاحب په مقابله کې هیڅ قسم حیثیت نشته. دا شعر کې دا ویل
بیا ویلی دي چې څوک امام صاحب پس بدرد وي یا د هغه فقه نه مني نو دی وی چې فلعنت ربنا اعداد رمل على من رد قول ابي حنیفه. دا شعر یاد کړئ. د سوی فلعنت ربنا اعداد رمل على من رد قول ابي حنیفه. عبدالله ابن مبارک رحمت الله فرمایي چې څومره په جهان کې شګ د شګو په مقدار دی لعنتونه یې په هغه کس باندې چې هغه د امام ابو حنیفه رحمت الله قول هغه رد کوي، هغه ته بد رد وي، په هغې باندې لعنت وي. نو هغه کس چې امام صاحب یا د امام صاحب فقه باندې بند وي نو زمونږ طرف نه دی د شګو په مقدار لعنتونه قبول کی. جی او بیا هم دغه چیلنج تر قیامت پورې قیامت سبب چې یو مسله د قرآن او حدیث خلاف اوخه 1,00,000 روپۍ یو 10 کیلو کجورې وړی دلته ښه ځان سره کسان راولئ ځکه 10 کیلو کجورې خو ډېرې درنې. جی وایه امام صاحب قول سره اختلاف کیدی شي خو رد بد واپس نه شي ویلی. د امام صاحب قول سره اختلاف مجتهدینو ور سره اختلاف کړی دی خو د امام صاحب د اصولو کې دننه یو مسله یاد کړئ دا به تاسو ته ډېره فایده در. ځینې غیر مقلدین وي چې امام صاحب دومره لوی مجتهد دی نو د شاګردان د مخالفت ولې کوي مخالفت یې کړی که هغه مثال یې داسې دی چې زه مثال درکړه تاسو باید پوه شئ. صحیح دی. اوس تا ته ما اصول وښودل چې 2 جمع 2 څو کېږي 4. دا اصول ما درته وښودل ته زما شاګرد تا زما شاګرد. صحیح دی. بله ورځ زه درته ووایم چې 2 څیزونه یو طرف ته کېږي 2 بل طرف ته نو هغه ووایم دا 5 دي نو ته ما ته ووایه چې تا چې ما ته کوم اصول ښودلي هغې مطابق دا مسله داسې ده نتیجه نه داسې. نو دا کول خو د امام صاحب شو که نه امام صاحب قول شو د صاحبینو اختلاف نه شو که صاحبینو کم قول صحیح راوخوتو دا د امام صاحب اصول دي نو دا داسې اختلاف نه دی چې په دې اختلاف په وجه باندې امام صاحب رتبه راوچته کمای نو امام صاحب رتبه چې څوک راکموي نو هغې خو یو انجام خرابي دنیا کې الله ذلیلی اخرت مرګ کې بیا الله پاک کلمه ورته نه نصیب کړي اخرت یې خراب او په دنیا کې د دنیا جهان د مسلمانانو د الله د فرشتو د پیغمبرانو ټولو لعنتونو د قابل وګرځي. جی ماشاءالله جزاک الله خیر. ودرېږه چې دا کومنټس کې تا ته ټلیفون ولا شي هغه ماته وایي. ښه دینه بعد غاښونو جواب ما درکړه نماز صورت محمد جمو مسعود صاحب وایي چې بسم الله ویل کېږي که نه. محمد جمو صاحب الله تاسو بیمارانو ته شفا درکړي. سوره فاتحې نه بعد بسم الله الرحمن الرحیم نه دی راغلی. ښه سوره بسم الله چې راغلی ده دا د سوره فاتحې نه مخکې راغلی ده. سبحانک اللهم چې ووایه بیا اعوذ بالله وایه بیا بسم الله وایه دا واجب دي په اول 2 رکعتونو کې. د بلډ پریشر د پر عتیق الرحمن وایي چې وظیفه وښایه بلډ پریشر د پره او چا چې ذهني دباو وي او چا باندې چې دباو وي چاله چې غوسه راځي د ټولو د پره دا مجربه وظیفه ده ډېره اسانه او مختصره ده. مخام او مخصوصا په منځ کې داسې وایه چې یا حی یا قیوم برحمتک استغیث څومره وایه 41 دفعه وایه که زیات وایه خو 41 دفعه نه کم مه وایه. بلډ پریشر بیماری به ختم شي غوسه به نه درځي نفسیتي مسلې به حل شي. کفایت الله سلام کړی حنفي صاحب جزاک الله وعلیکم السلام خان ماشاءالله د حج عمره دعا ولیکئ د کومه دعا چې مونږ ویلې دا به انشاءالله کمنټس کې لاندې ولیکل شي. مفتی صاحب مور مې په لیډینګ هسپتال کې داخل ده خصوصي دو اکبر حسین صاحب ته دعا وکړو چې یا الله مور ته شفا کامله عاجله ورکړي الله پاک توانونو نه بچ کړي الله د هسپتالونو نه وساتي کور ته د الله پاک په روغ صحت سره راولي د مور تاسو ټول په امین ووایئ جزاک الله. سید الحق وایي چې دا څومره اوږدو میسج دی دا خو پړاو تاسو پکې څوک پړاو کې ماته ووایه دا پړاو کې سید الحق وګورئ کمنټ کې به پړاو خادین آباد سید الحق ول 2 میسجونه دی پړاو کې ماته وایي. عتیق الرحمن ماشاءالله عمر صفیق قرآن جوهر دی که عارض دی دا سوال دی چې مناسب د دې ځای مناسب نه دی. ځنه دا کم چې دی دا فرق باطله چې کم دی دوی سره چې کله ته مناظره کوي دوی سره خپل مسلک ثابتول نشي غیر مقلدین فرق باطله سم نمونه به نه اخلو جمیل سه نو دوی دا عادت ته چې ځان خلاصي درنه نو بیا هغه قیاس راوړي هغه منطقي قیاس په هغه باندې مسله ثابتي شریعت چې دا کنه شرعي مسله په دې مسله باندې ځان پوي کا چې کله شرعي مسله وي هغه چې مونږ ویلي کنه چې مونږ څلور ادله 4 دي قرآن سنت اجماع او قیاس دا منطقي قیاس ته مراد نه دی. منطقي قیاس نه شرعي مسله نه ثابتيږي چې صغرا او کبرا سره ملاوي حد اوسط یو غورځي نتیجه ته راوړي
دین نه ثابتي که څوک تاسو سره مناظره کوي او منطق ولا قیاسات وایي ناغه ته به نه پرېږدي ځکه چې دا جایز نه دی مسله شرعي ده شرعي قیاس چلیږي مقیسونه علیه چې کوم شرعي قیاس اصول فقه کې تاسو وایي خو دا منطقي قیاسات دلته تاسو نه چلیږي قرآن جو هر د کا قرض دی دلته کې دا مسائل دي کار نه ورکوي دا شرعي مسائل دي شرعي قیاس په دې کار نبی سید الحق صاحب مقصد لکه چې دا دی چې تاسو چې کوم وتر کوئ 3 رکعاته وتر لکه په دې کې تاسو په 2 رکعاته باندې سلام نه ګرځوئ یو ځان ته نه کوئ د دینه منع راغلی دا د حدیث شته دا چې تم سره کېنې د دینه په ډیرو حدیثو کې منع راغلی او صحیح حدیث دا سره راغلی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام با د 3 رکعاته وتر چې کول د دې اختتام به په یو سلام سره کوو اختتام به په یو سلام سره کو کدوا سلامونه ونو دا حدیث پتا سنو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت ته صحیح روایت ته چې نبی علیہ السلام به کورته چراغه یو روایت دا چې کورته بیرغ درې رکعت وتر به کول نو هغه کې به یو سلام ګرځاو په منځ کې به تحیات باندې سلام نه ګرځاو یو دا حدیث شو بل د عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت چې اختتام به په سلام سره کو او بیا د نبی علیہ السلام یو حدیث راغله دی چې د مسوتن چې کوم وتر دی دا پشان د مخام د منځ دی مخام المنځ کې سلام شته نشته ډیر حدیث راغلی اوس تاسو ته خو په دې پروګرام کې نشو دلته راشه لکه شیخ عزت الله صاحب الله پاک په شرمونو و شرمو مسله کې ټول و شرمو نو تاسو به ان شاء الله جواب تاسو ته ملاو ها عتیق الرحمن محمد ملنګ وای چې مفتی منیر خو ډیر ګستاخ دی الله دې ورته هدایت نصیب کړي عتیق وای چې مفتی صاحب د ویختو د خلکو د پاروز ویختو چا ویختو وزي کمزوري یو عمل دی چې هغه کومه ګولې تاسو ته ما خودلې ایویان ګولې دی هغه خوري ایویان ګولې ملوي کې شل دیش روپے دا یو عمل دی یو تیلو باندې دا تیل راواله تیلو باندې چې کم تصر په غوړای پغه باندې وای چې بسم الله تربت ارضنا بریقه بعضیا یشفى سقیمنا باذن ربنا دا په درې وره وای ورتوي کا تیلو ته په دې تیلو باندې غوړوا نو ان شاء الله نو اول خدای چې ویان ګولای خورا روزانه یوا بیا تیل راواله پغه باندې بسم الله په کمنټس کې لاندې ولیکو بسم الله تربت ارضنا بریقه بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا چا چې وختو وزي یا وختو کې نور مرض وي یا د سارمن هر مرض وي د پر د مجربه وظیفه ده په دې باندې غوړوا ورتوکای بخو مرستب مرتوکا او تیلو ته ورتوکا اسمت الله وای چې السلام علیکم وعلیکم السلام اسمت الله صاحب زمونږ اوریدون کې دی وای چې واتس اپ صلات جواب دین دی وکړ باز خلک تاون والا را نه خفه شي او اسمت الله صاحب چې واتس اپ جوابات تاسو ونه اسمت الله صاحب واتس اپ جوابات مسولونه تاسو ولا ما بیان دي کتلی زه دومره فرق شوی نه خو د ملګری ته پکار د اسمت الله صاحب ته د خپل ملګری واتس اپ نمبر درک نو هغه نمبر ملګری ولا بدر که د خپل شاګردان ولا غي ته سوالات ورکوا غو مت په کاغذ شکل کې را لګي تا ټول سوالونو جوابونه بکیږي نو اسمت الله صاحب ته زه د مفتی ضیاءالدین صاحب نمبر در توایم واتس اپ چې هر سوال دی وی تحریری شکل کې تر لګا نو هر اتوار به د ماته را لګي یا به واتس اپ ګروپ تر لګي یا به دل تر وړي ضیاءالدین صاحب خپل نمبر واتس اپ 0343 75 12 532 دا واتس اپ باندې ته چې کم سوالونه را لګي بیا په ډیر لګا او زما موبایل چې کم دغه د درلفتا موبایل دی پته لګا ته پنه لګي څوک بلاک کوي په کسانی په کې بلاک کړي هم ډیر دي څوک چې دا نظمونه مضمون را لګي یا ویډیو په کې لګي بیا بلاک کی ضیاءالدین صاحب ته لګا تاسو ولونه به هر اتوار مونږه ټولو ناول شریک کوو الله تاسو په علم عمر کې برکت واشي اکبر حسین صاحب وایي چې مفتی صاحب زما مور د پورا میاش روجه پاتې سوکو کا روغه شوا انتظار وکړي نو بیا غي روجه دی وسد کا دا روغوالی سره امکان نه لري نو تاسو هغه باندې فدیه ورکول شي یو سر سیاده وی روجه ورکړي خو محمد مصباح الرحمن مصباح वही छे तीसरी रकत पर सिर्फ इतना बैठना कि जिसमें सिर्फ तहियात लिल्लाह पढ़ा सुजदा सवा है तहियात वैल वाजिब दी ज़रूरी दी मंस के तहियात के नस्तलम पके वाजिब दी कदार न पातशीन आखिर के बस ये सवा का सैयद الحق से अब منسوخ حدیث مونږ تمره لګا دا حدیث مونږ ټول کتلې ته یا پیدا نه چې دا حدیث مونږ ویل دي ها اوس خلکو ته پړو دا حدیث مونږ ته راغلی دا امام صاحب ته په نظر راغلی امام صاحب چې دا حدیث باندې عمل نکول خدا منسوخ شوی امام صاحب سره اوس مقابلات څنګه کول شي
دې د ګمان نه چې احناف کې به یو عالم هم نه چې دا نه کوي دا خو د شیخ عزت الله دا ګمان وکړه چې دا مسائل په لکاو مسائل دي چې د مفتی صاحب ته به یو ځای مسله راواله د ته په ذهن کې جواب نه مسائل خو زمونږ لکاو مسائل دي کنه او د الله بنده اهل حق عالم ته چکینه هغه ته ټول ارسال الله پاک مخامخ مستحضر کی اگر چې ما ته پته نه وي د کومه مسله راوړي دا ګرانه خبره ده خو لیکن الله پاک په شرمونو داسې و شرمو چې بیا به نه راځي که بیا راځي بیا دې راشي لاک روپۍ انعام خو هغه دی نو یو په لاک نه چې 2 لکه مسایل دي ټول زمونږ چې کومه دعوا ده چې فقه حنفي د قرآن او حدیث خلاف نه ده ځکه دا اجتهادي مسایل قرآن او حدیث کې وینه امام صاحب الته قول کوي نه قرآن او حدیث کې مسله شته امام صاحب الته سکوت کړي څه نه دی ویلي هغه بس هغه په غسر روایت کړي چې کم ځکه تعارض راغلی اشتانه او دغه حنفي جنان وایي جمهوریت ذات ته کوسه او قضات مع الوصف په دې باندې نه ثابتي جمهوریت کفر دی او کفر نه دی نو د الله بندگانو تاسو سره هم جواب نشته او دا خبره مو شروع کړه جی جمهوریت په باره کې ماشاء الله جزاک الله خیر عبدالعلی ورسک نه عبدالعلی ورسک نه سوال کړی جی چې جمهوریت باندې زموږ د علماء رد شته دی کنه جی لکه مفتی مختار الدین شاه صاحب یا زه پوه شوم تاسو ته یو اصول وخایم چې کم تکفیریان دي خوارج دي تکفیریان علامات دا دي ان الحكم الا لله دا یاد پوي چې د الله حکم چرته نه چلیږي نو دا کفر دی دا جمهوریت ته کفر وای دا خوارج دي دا د اصول درته خایم دوی سره بل څه نشته دوی درته صرف وای چې شیخ رحیم الله صاحب بیان بدر ترواړي په ویډیو کې چې هغه ویلي دي جمهوریت کفر دی یا با څوک یاد کو مفتی مختار الدین شاه صاحب زمون پیر صاحب چې د کتاب کې لیکلي جمهوریت کفر دی تنوی صاحب لیکلي کفر دی وای بچ ته ز په د پسې لاړ شه شمزی سے کتا پسې لاړ شه اگر چې جمهور علماء کرام دي کپ علماء کرام تقلید کوي نو جمهور پسې ده خو مسله دا نه ده تا په ذهن کې وهمیات دي جواب اوره شیخ رحیم الله صاحب ولا مثلا ته بیان راوړه ته جمهوریت یو عام د تکفیری ته وای ته جمهوریت ته کفر لذاتی هی وای کله غیری هی وای جواب یې سوي دلته ما ندیم درویش سره تاسو مناظره کړی کنه هغه ته ما وی چې ته جمهوریت ته کفر لذاتی وی لغیری وی چې لغیری د سوجنا د سعلت وجنا ورته کفر وای مسله ختمه کړه که هر یو عالم ورته کفر ویلې دی د علتونو په وجه ویلې دی شیخ رحیم الله صاحب بیان راوړا وای الله دې وبخي هغه ویلي جمهوریت کفر دی چې په دې کې حکمیت اعلی الله ته نه دی حاصل دا علتونه بیان کړي کنه صحیح دی اوس د دې بل نتیجه سره د دې عکس شي دی قضا علتونه پکې موجود نه بیا څه شي بیا کفر نه دی لکه شیخ رحیم الله صاحب سره ما په دې باندې مناظره کړې یو غنټه هغه ته ما ثابت کړه چې په دې جمهوریت کې د علتونه نشته ده د پاکستان جمهوریت نه خبر نه دا پکې نشته نو هغه وایي که شیخ ادریس صاحب ماته دا ووایي نو زه به اعلان وکړو چې دا صحیح دی د شیخ ادریس صاحب ته مونږ ورنه راغلو د افغانستان ته لاړو حادثات راغی او بار صورت تاسو ته زه وایم چې کم یو چا جمهوریت ته کفر کتاب درته پیش نو هغه وګوره چې مخکې ورسره سیاق او سبق کې څه لیکلي اوس تنوی صاحب چې جمهوریت ته کفر ویلي دي هغه لاندې ورسره لیکلي چې ځکه ورته کفر وایي چې د جمهوریت کې حکمیت اعلی الله ته حاصل نه دی هغه معلل جمهوریت سي معلل چې علت پکې موجود وي یو معلل جمهوریت ته علت ته کفر پکې موجود لکه چې کم ځای مغرب کې د جاپان کې درځي د علت ته کفر پکې موجود شي نو دا جمهوریت یقینا چې کفر دی دا څومره بیانونه چې دي دا په دې حمل کیږي دا شیخ رحیم الله صاحب تنوی صاحب یا شمزی صاحب یا چې د کو جمهوریان تکفیریان دي ته وایي چې ته جمهوریت ته د علت په وجه کفر وایي دی چې علت په وجه وایي نو علت چې وی پکې خو مونږ در سره مانو چې کفر دی خو علت پکې شته نه د علت علماء کرامو د حرف علت ته اخوا کړی دی لکه په علماء دیوبند کې د تکفیریان حرف علت دي نو دارنګه په جمهوریت کې چې کوم علل وکنه دا علل دا علماء کرامو ته ختم کړی دي کته وای چې ختم کړی نه دي نو ته دا ثابت کړه خبره ختمه کته دا ثابت کړه علل دی خو یو علت نو ته بالکل به در سره ومنو ته په خپل دوا کې رښتونه کته علت پکې ثابت نه کړ نو دا خبره څنګه کوي چې خنزیر په نوم بدلولو سره نه مسلمانېږي کافر په نوم بدلولو سره نه مسلمانېږي هویت چې ورته بدل کې علت چې ته وبس خو مسلمان خو شو کنه کافر ته چې انسان ته څوک کافر وای د سې علت په وجه ورته کافر وای د کفر علت پکې دی چې د کفر علت وبس لا اله الا الله محمد رسول الله وای نو هغه انسان ته کافر نه وای مسلمان وای اگر چې اول د ورته کافر وای یو ځنه نه دا چې هغه ته قتل نشي
زنانه د هغې ته کتلی نه شي کتل ورته ګناه ده خو لیکن چې کله 2-3 ټکي وکړي جواب قبول وکړي نو ګوره ورسره بیا هر څه چې کوي ورسره کولی هم شي نو عیلت چې کم وي هغه د من نه وځي نو دا تکفیریان چې څومره دي خوارج دوی کې عقل نشته بصیرت نشته دا مسله زما ورته ورسوئ چې نه خو تاسو مناظره کولی شئ تاسو ته ما چیلنج درک نه تاسو مباهله کولی شئ اوس نن 10 ورځې پوره شو یو کس راته ویلي و چې زه به درویش صاحب مباهلې ته راولم وایي چې کرامې نه وسو لاک روپۍ به نه لاک روپۍ شته نه مباهله شته نه تاسو مباهله کوئ شئ هسې د علما کرامو مخالفت مه کوئ ځان نه مفتي عبدالقوي ما جوړوئ تاسو ته ما طریقه وښودئ جمهوریت کې علل د کفر وښایئ چې هغه پکې موجود دي در سره منو چې علت پکې د کفر موجود نه نو په اسې اسلام ته کفر ویل د خارجیت دی تکفیریت دی الله پاک ته مسلمان ته وسري او بله خبره دا چې ته وایې چې په انتظامی امورو کې دا کمی دی لکه په الیکشن کې په ووټونو کې دا کمی دا مسله ده پکې کمی به تیلرې که که نه په پسې ولګه که کفر مې فرق نه دی کړ ته وایې چې کم ووټ وله کوم معامله ده دې کې مسله شته څه مسله ده پکې اندرای اخیستلو کومه طریقه ده دا بهتره نه ده ستا په ذهن کې بهتره طریقه یې هغه وړاندې کوه امت ته کنه بهترې طریقې پسې خلک ګرځي که ټولو خلکو ومنله نو ستا اجتهاد دی که خلکو ومنله خو عمل پې وکړي ستا اجتهاد دی که خلکو په اجماع وکړه چې دا تکفیري صاحب چې کومه خبره کړې چې دا طریقه غلطه ده او سمه خبره خدای دې باندې عمل وکړه تکفیري په خبره خلک پسې لاړ شي حواله تکفیریت خارجیت نه توبه وباسئ د الله بندگان قومت قبول کړه به موږ در سره لکه امت چې دغه طریقه قبول کړي د رای اخیستلو موږ قبول تا رای قومت قبول کړه موږ به در سره ومنو ټلیفون سوالونه به لږ وځي ټلیفون ولا شابه زر وه لږ اوبه ماته راکړه فدیه څنګه ده اکبر حسین وایي چې فدیه څنګه ده فدیه یوه سرسیه ده که نه یوه سرسیه ده چې پروژې کې څومره ورکړي محمد طاهر حقانی عافیش جزاک الله الله دې عزتمن که سلام دې رالېږلی عبدالله دیوبندي محترم ووټ بینر د پاره تصویر په کاغذ لګول نه هر څه شي د پاره په بینر باندې چې پرنټ شي تصویر پې کې خو بیا اختلاف نشته بیا خو ګناه ده چې پرنټ شو په کاغذ یا کپړه دې راوباسه نو هغه تصویر لګول جایز نه دي ووټ ته پره که ووټ ته پره نه وي د بینرو باندې تصویرونه لګول جایز نه دي ستا په تصویرونو ستا شکل باندې څوک ووټ نه درکوي دی الله باندې شکل دی داسې په بینر باندې لګولی شکل څه له لګای څه منشور دی دا په بینر ولګوه چې زه ووټونه څه دپاره غواړم او که ته وایې چې زما په شکل ووټونه خلک ورکوي بیا پې ولګوه خو ګناه دې کېږي ګناهګار چې مولا تصویر لګوي نو دا د مولا خیال دا دی چې زما به دا شکل مبارک چې دا ښکلی دی ځکه ووټ راکوي هغه خو ستا نوم باندې ووټ درکوي چې دا مولانا صاحب دی چې په نوم ووټ درکوي نو تصویر سره لګوي په بینرو باندې عالمانو صاحبانو ته دا مسله ورسوئ چې حرام کار مه کوئ په ووټونو کې کامیاب شئ په حرامې طریقې سره نو دا کامیابي نه ده بینرو باندې تصویرونه څه فایده یې څه ده یو پہچان د پر مطلب دی تا ته څوک ووټ درکوي په نوم یې درکوي چې دا عالم دی یا به پرټۍ درکوي په منشور یې درکوي او په بینر ولګوه شکل مبارک باندې چا ته څوک ووټ نه ورکوي او که ته وایې چې ماته په شکل راکوي د خلک په شکل خطه کي دا د غلطه سوچ ده غلطه اجتهاد دی په شکلونو باندې چا ته ووټ نه ورکوي په منشور یې ورکوي په عمل یې ورکوي جی مفتي صاحب د دیر نه یو کس تپوس کوي چې ناجایز محبت نه کم حمل ټهراو شوی که نه حمل کامل اوسي هغه هم ختم کړو حمل هم ختم کړو او بل له دې نه بعد اوس چې د جنۍ کور والا کوم خلک دي ورته چې د جنۍ عمر یو 15 لک روپۍ هم راکوي څومره پیسې به راکوي 15 لک روپۍ هم راکوي دا جنۍ هم اخلي جنۍ به پیسې خو حرامې دي خو جنۍ ورکول چې کم دي دا جایز دي چا سره چې بدکاري کړي په کار دي چې هغه ته د جنۍ ورکي او د جنۍ چې خو زندگی تیری دغه شرایط ته ورسره ولیکي البته 25-30 لک روپۍ دی په هغه کې تیوالي مہر کې اخیستلی شي بله خبره چې ریحان سوي ریحان یعنی ګڼه ځان سره کېږي چې د جنۍ ته تکلیف نه ورکوي 50 لک روپۍ ګرانټۍ کې دی تیوالی ادې ځان سره کېدی نو بیا جنۍ دپاره مهر هم ګرځولی شي صحیح دی جنۍ چې ورکوي نو جنۍ له 20 لک مهر نه ورکوي به که نه دا تینا کور والا چې خو باتور مهر جنۍ دپاره به کېدي که نه خوري خو به یې نه که نه په طور د شرم خوراک خو حرام دی دا خو لکه د لور غوښې چې خوري شرم مور و پلار خو پیسې ته اخیستلی خو لور دپاره به یې اخلي که نه که دوی خوراک دپاره خېټې شریفې دپاره اخلي حرامې دي نه جنۍ دپاره د خامخا تیوالي دا موږ مشوره ورکوو چې جنۍ دپاره د 5-20 لاک یا 60 لاک تیوالي
خو لیکن جینۍ د پاره د بینک کې دی وي محفوظه چې د جینۍ عزت هم محفوظ وي جان او مالی محفوظ وي دا مقصد وی جی دا لکه تعذير بالمال ته اخلي تعذير بالمال چې اخلي حرام دي کنه چې ځان د پر اخلي روپیا مخلي نه دی جنې لپاره چې د دې لکه جینۍ د پر مہر ولې نه اخلي چې تعذير بالمال اخلي نو مہر غوښتل شي چې اسلام کومه صحیح طریقه دا په مطابق مثلا تا مسله سوال لا دي د زنه ملګری پویني چې وا جینۍ د چا بي عزت کړی دا نو هغه ته وایي چې د جینۍ دی والا ته بي عزت کړی دا ټیک دا څه وایي کنه او 20 لک شرم را نو دا څه ویل شي جینۍ دی والا د جینۍ ته 20 لک روپے مہر ورکا او د جینۍ والا مہر به پلار په قبضه کې تر سو پرې چې د جینۍ په عزت سره ژوندۍ نه روانه کړي دا څه وایي ها 20 لک نه 50 لک دی والا بطور مہر بل مفتی صاحب دا بل کس تپوس کی د هنګونه چې یو کس هنګول جواب وکړه سوال وکړه یو کس دی چې دا لور و نو هغه چې دی وفات شون وراره له لور ورکړو په جون باندې ها د دغه یو وړمنه خزه وفات شو دا غینه بعد بل خزه کړی و نو اوس چې دی وفات شون دا دویمه خزه وړمنه لور دی وراره په نکاح کړی دی دا جایز دی کني جایز ناسکه لور او مور ناسکه لور او مور په نکاح داس خو نه کی لکه غایب راکی کنه د دا بل خزه او دا هو که یو ورته سړی فرض شي نو د خپل منځ کې نکاح نه کیږي نو جمع کېدل بیا نه کیږي دوی خو کیږي د چې مسله کم یادای کنه د دې کې د خپل چچی سره واده کړي او چې چچی سره واده کیږي و د چچی دینه مخ کې د سړی بل لور و سړی بل چې چچی خو نه وکنه نه جی چې بل لور اکول شي د ور سره څه کار دی د خزه خو کار ور سره نشته د کنه سکه جمع کول شي او چچی دا نه ده د جینۍ د چچی نه ده کنه نسکه مور لور دی خپل کې مور یې نه ده کنه که سړی دوه خزې وي نو د مخکینه خزینه چې کوم لور نو هغه دی نو دا خزه خو مور نه کی کنه ناسکو دی دواړه کنه دا لور او مور چې کوم د ناسکه مور راځي خدا ناسکه مور ده او جی د جینې د پلار نه و دی مور نه و نو دغه کړی چې دا وراره سکول شي کنه چې دواړه په نکاح کې راتلی شي دا په نکاح کې راتل شي دی وراره په نکاح آی دا غین شي کول لکه وز کم چې چا چې د خزه کړی دا کتره چې مړ شوی دی د چې خزه کړی د پر دغه جینۍ روانه ده عربي به ورته ویل شي دغه د پر روانه وراره پر جایز دی او بل سړی وفات شوی دی مور او پلار د پنشن کې چې کوم فند دی ملو شوی دا سه مسائل چې دوی په تحریر سره شکل کې مونږ ته نه را لګي پنګو کې تر لفتاشتا زمونږ بلګری مشتعل ته ورلګي مته اوس نوم رازینا مونږ بلګری دا ور 70 ملاو شي کڅوک مفتی یونس هغه قابل سړی دغه ته ورلګي کنه پنګو کې دی زه خو مونږ ته معلوم نه دی خو پنګو کې د یونس مفتی تحریری شکل کې ورلګي کني ما ته په واتس اپ را لګي دا سم مسائل چې دا پته نه کیته وایسه نو بیا به جواب غلط خلکو ته ورکړي تحریری شکل کې را لګي مونږ به جواب تحریری درکو مخکې وای بل ورور ته پوس کې چیرې د ماهانه چې کم پنشن دی کې مور پلار ته یې ملاوي دي شي ماهانه چې کم پنشن دی بالکل جی په دې کې مور پلار ته چې مړ شي دا سړی مړ شوی دی او جی وفات شوی دا پنشن چې حکومت چلا ورکړي دا غده چې چاته ورکړي حکومت دا غده ها ای کور ورنه دا میراث نه دی او بل لوي دا غوا د چې بغیر د بلار بدون پېکي پیس کله شي کنه چې بلا غوا بلار باندې دا او پې کې صحیح پې نو پیس کا کنه کته نس کې مدرسو ته لګا ټیک ټاک پې نه دلته نه رانه وړي دا اکبر حسین د بنیر نه تاسو کیږي چې والده باندې مې د رمضان ټولي روجیم دي او دوه میاشتې مونږ به دي سر بس کوجې دي ولدا صاحب باندې روزه هم پاتې دي او د رمضان نو د وی روزه یو سر سیاب ورکه د یول منځ به هم یو سر سیاب ورکه د وتر واجب شکم دي دغه به هم یو سر سیاب ورکه ها دغه عزت الله ما سره چې کله مناظره وي چې د وتر تاسو واجب وای د سنت دي نو دا دروغ وي ما چې تاسو ورته سنت وي شو ما ته د دې جواب تراکه قرآن او حدیث نه خو چې نبی علی السلام دې ته سنت ویلي د نشو خو نو څنګه دروغ وای نو وتر ته واجب نبی علی السلام ویلي دي چې نبی علی السلام فرمایي چې واجب علی کل مسلم دا حدیث دی دا وتر چې کم دي دا په هر مسلمان باندې واجب دي دوه حدیث راغلي جی مخکې وای جی आवाज مرضی سوال جزاک الله سید جزاکم الله خام مصباح الرحمن ویلی چې تیسری رکعت بیٹا لنگے سے اتنا تھا بس اتنا مقدار بیٹا جس میں بندہ دو دفعہ سبحان اللہ دا دو دفعہ نہ لگ چ زیات ناس نو
په کار وا دمه سیده ساو نه لګ غونې ناس نو سیده ساو بدای کوي. اسمت الله وی چې السلام علیکم یو سړی وي چې غسل واجب شو غسل کړي نه دي خلاص وینځل او لوشي یعنی لوخي برتن یا کپڑے وینځ برتن بالکل. اسمت الله صاحب چې یو سړی باندې غسل واجب شي جنابت حالات کې لاسونه وینځي نو په دې کارونه کول شي بالکل کارونه کول شي کپڑے وینځل شي لوخي وینځل شي اول د لاسونه وینځي خوراکم کول شي هر څه کول شي. خان مجید خان سلام کړي وعلیکم السلام. هارون خان وایي چې سلامونه مفتی صاحب اقامت په دوا کسا په شریکا په یو اواز سره کولې شي دا نه دی راغلی یو کس په اقامت په دوا کسان سره شریک شي په یو اواز باندې کوي دا طریقه په اسلام کې نشته. محمد محمود ملنګ وایي چې ماشاءالله مفتی صاحب مضبوط علم د در سره الله پاک تاسو په علم عمر کې برکت واچي. او عبد الله دیوبندي جزاک محمد شان الدین کاکړ صاحب وایي چې مفتی صاحب په دستور او منشور کې څه فرق دی. دستور او په منشور کې څه فرق هیڅ فرق پکې نشته. د هر یو تنظیم د هر ملک د هر مدرسې یو دستور وي یو منشور وي په خپل جوړ کړی وي دومره فرق پکې نشته. ها په خپل باندې جوړ کړی وي صحیح دی. یعنی مونږ به دا مطلب دی چې د مدرسه او ملک په مونږ څنګه چلو دي ته ویل شي دستور او ملک منشور عین چې ورته ویل شي. ها قیصر افریدی وایي چې څوک چوک وي چې د شراب ولا چوک وای چوک وای دا لکه چنګو ده څوک ته لګي چوک وای چې شراب ولا کوترې دی د یو اوبو دی هغې کپړو کې شراب قطرې یو شراب قطره چې چېرته وغورځېږي لږه اوبو ته نو دا اوبه بالماضي دي نه پاکې دي که داسې وای. او غیر مقلدین وایي چې قطره نه چې پوره شراب پکې وغورځي څوک وړو ماشوم پکې متیازې وکړي که نه په یوه لوټه پاکې دي. دا د غیر مقلدینو ښه مسلک دی. الله دې دوی مسلمانان دې ته پر راوتي چې اسلام نه خلق منې کوو. محمد مفتی صاحب واتساپ نمبر راکې انشاءالله. محمد درویشي وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په خپل عمر کې 100 ځلې اذان کړی دی. روایتونو کې راغلی دي یو روایت شته دی خو دومره مضبوط روایت نه دی چې نبی علیه السلام اذان کړی خو مضبوط روایت نه دی. ها خو صحیح خبره ده چې نبی علیه السلام اذان حکم کړی په خپل اذان نه دی کړی. السلام علیکم احسان وی امداد الله وی د دې جواب راکې مفتی صاحب السلام علیکم ورحمت الله عزداد چې چا باندې تعویز وشي او هغه راغستل څنګه دی مطلب د دې چې یو کس باندې تعویز وشي او پیر ورته وایي چې زه در لاره اخلم دروغ وایي پیر صاحب. عالمانو له ورځه چې تا باندې تعویز وشي یعنی تا باندې جادو وشي نو عالمانو له ورځه ها نیک عالمان چې وي چې هغه دروغ نه وایي هغه به درته طریقه وښیي. علاج یې دا دی چې تا باندې شوي وي چې سوره بقره و ابن کثیر لیکلي سوره بقره ووایه دا جادو ختموي نظر ختموي ټولې مسلې ختموي سوره بقره ووایه هغه اوبو باندې ولامبه یا څوک وایي زه یې درته راوباسم دروغ وایي په څه شی راوباسي پیریان وایي پیریان هر ځای کې حاضر و نظیر دي. پیریانو ته د دا عقیده ده چې دا د الله په شان باندې هر ځای کې موجود دی الله پاک موجود دی که نه بلا مکان نو پیری هم موجود دی هر ځای کې چې پیری به تویز ته راوړي چې کله تویز خاخېدو هغه ټیم کې دا پیری موجود و علم غیب خو ورسره نشته خو دغه پیری چې د تمه تویز پې راوړی دا ال ټیم کې موجود و چې د خښ کړی و چې انګو کې مثلا چا باندې تویز شي دلته خښای دروغ وایي ملیان صاحبان عالمانو له ورځئ او دوکې درکوي امیلانو له مه ورځئ عالمانو له ورځئ امیلان پېژنئ چې عالم نه وي په د ګلۍ ملۍ کې ناست دروغ وایي که نه ټول دروغ خلکو عقل کار نه کوي. کم نیک خلک دي عالمان دي هغو له څوک دم درود ته نه راځي او چې کم دا 2 نمبر دي د دروغ خلکو ته وایي چې دا د 2 نمبر خلک دي عالم به نه وي. یو کس دی دغه ثوابۍ طرف ته دی هغه کوشش کوو چې فلمونو کې زه اکټر جوړ شم هیرو جوړ شو که نه هغه فلمونه خلک په د ویډیو شیر کوي خو یې کې دی کامیاب نه شو څه چل به کامیاب نه نو اوس ناستې نوم به ځکه وخوایي چې شر نه خلک باش زیاد نوم یې دی اوس لیکلي چې پیر زیاده اوس د پیر څنګه ته جوړ شولې زمونږ ملیان ور زمونږ ملیان د دیوبند ولا په هغه باندې خوراک وکړي هغه تعریف کوي دا خو ډېر ښه پیر صاحب
دا پیر څنګه جوړ شو؟ پیر خو چې جوړېږي نو هغه خو ډېر مراحل چې دي توی کوي. نو پیر زیات خلکو ته وي تا باندې تویزونه شي، زه تویزونه راوباسه. ته څنګه پیر جوړ شوې؟ دا تویزونه راوباسل دا علم خو نشته په کتابونو کې، دا تا کم ځای نه راوړې. څه دروغ وایي؟ د خلک دومره ور رواني، نه عالم دی نه حافظ دی نه قاري دی، صرف او صرف فلمونه جوړول پې کې ناکام شو. چای کې ناکام شو، اوس کېناستو په دې خبره کې کامیاب شو. ښځې ورځي سړي ورځي، زه هغو ته خو نه حق حیران، زمونږ عالمانو ته حیران. ما عالمان په ویډیو کې ولید چې غټ غټ عالمان یې هغه ورسره ګرځي ځکه چې خېټه مبارکه ورته غوړه کړي. موږ خو نومونه نه اخلو، خو د ده نوم مې ځکه واخیستو چې خلک یې ډېر ګمراه کړ، بېلاره یې کړ. بهر صورت که ما وویلې چې د پیر زیات خلک ګمراه، بیا به خلک ورځي. منې کېږي نه چې کم د شیطان ملګري دی هغه ته شیطان خلک ډېر لګي. شیطان ورته وایي دته ورځه، دلته علاج دی. او بیا بدن نه راوځي وایي چې پیر زیات ته چې لاړو نو بدن مې لږ خلقه شو، سوکا شو، ګیس مې چې ووته. کوټې نه ټلیفون ولا وایه کار د کوټې نه یو ملګري سوال کړی دی چې دا یو ډرایور نه په خطا کې چې کوم دی ډېر مړي وشي دی یو کفاره ورکوي. دی وایي چې د یو ډرایور نه چې ډېر مړي وشي د مسلې ته سوچ وکړئ. تاسو ملیانو صاحبانو سوچو چې د کفاره کې تدخل به د عوام نه پوهېږي، تاسو خو پوهېږئ که نه. دی وایي چې یو ډرایور دی چې هغه نه ډېر مړي شوي دي په خطایۍ کې. نو چې ډرایور نه مړی وشو، یو مړی چې ته وشو دیت په ورکوي. دیت خو په ده نه دی، هغه چې کم تنظیم کې د چا سره نوکر دی یا په کلیوالو دی، په خپلوانو عاقلاو دی. خو کفاره په داسې شی ده چې 2 میاشتې روژې به مسلسل ساتي. یو مړی وکړو. اوس دغه ډرایور دی د په یو حادثه کې یو مړی د نه وشو، په بله حادثه کې بل وشو، په بله کې بل وشو. نو هر حادثه کې چې مړی شي د هغې کفارې به بیلې بیلې ادا کوي. پوه شوې؟ اوس یو ډرایور دی چې په یو حادثه کې ډېر مړي ته وشول، یو ګاډی ور وجنګاو، نو هغې چاته یې ور وجنګاو نو څو کسان یې مړه کړل، 10 کسان یې مړه. په ده څو کفارې راغلې؟ 10. خو 10 په دې کې تدخل دی. په یو حادثه کې چې د ده نه ډېر مړي شوي دي دی به یو کفاره ورکوي. وخت دې شته ورته؟ او چې په یو بله مسله یاده کوي چې کله ډرایور صاحب سره په ګاډي کې نه کسان مړه شي، بهر نه ګاډي کې ورسره سورلی ناست دي، هغې ته قتل خطا سببي ویله شي، په دې باندې کفاره نشته ده. په دې خبره ځان پوه کړي چې مثلا ګاډی بچ شو، ډرایور بچ شو، سورلی ورسره دڼیا شوې، شهیدانې شوې، نو دا دې باندې کفاره نشته ده. صاحب په دې مسله پوه شوې؟ دې مسله خو پوه شو چې نه کم پکې ته قتل سببي ویل. په دې هم پوه شو چې په بیلې بیلو او اوس ته څه وایي تدخل چې کم دی. نه تدخل خو دا ده چې 10 کسان د وژلي که نه، نو سره یوه کفاره ورکړي که نه، د 10 کسانو کفاره کافي ده. خو 10 کسان چې په یوه حادثه کې د وژلي بیلې بیلې وژلي، نو بیل کفارې به چې خپل سورلی جواب مې درکړه چې هغه ته قتل سبب هغې کې نشته ده، په هغې کې کفاره نشته، هغې کې دیت شته، خو هغه په ډرایور نه دی، هغه په عقلاو باندې دی، په هغه باندې محکمه باندې چې کومه محکمه کې دی کار کوي، عقلاو باندې دي. عقلاو چې دي دا علما نه زده کوي. عقلان چاته وایي؟ امام احسان صاحب وایي چې یو مسله ده. امداد الله وایي زما بره سوال دی، که مخې ته راغی جواب به درکړم. السلام علیکم اور کیا حال ہے مفتی سے؟ مفتی سے ایک مسئلہ ہے کہ ایک شخص ہے اور اس کو لوڈ باہر ملک سے آتا ہے، لوڈ اور پھر لوگوں کو لوڈ کرواتا ہے، لیکن ادھر پاکستان میں نہیں بلکہ باہر ممالک کے لوگوں کو لوڈ کرواتا ہے اور اس کے آدھا کمیشن اور ان کو ملتا ہے اور آدھا کمپنی والوں کو ملتا ہے. اس کا وضاحت ٹھیک تے جائز دی چې خلک ادھر کوي کمیشن یا خلا. امام عبدالرب وایي چې مفتی صاحب سلامونه وعلیکم السلام. السلام علیکم مفتی صاحب. یو سړی وایي چې جنابت حالت کې لاس وینځل. عصمت الله صاحب جواب مې درکړی. مفتی صاحب عتیق الرحمن وایي چې مسجد په لاؤډ سپیکر د مړي اعلان جایز دی. د مړي اعلان پکې جایز دی جنازې دپاره چې جنازه تیاریږي دې ټیم کې بچه نځایي راشي، د مړي اعلان په لاؤډ سپیکر جماعت کې کولی شي، دوره کې نشي کولی، او د نوره د خیراتونو مراتونه چې تاسو کوئ کم بدعات کوئ د بدعتیانو نه مو زده کړي وي په اوله ورځ، دویمه، دریمه ورځ باندې یا په 40مه باندې یا کلانیزې د تاسو چې کومې کوئ د دې اعلانونه په مسجد کې یو خو دا بدعت دي او بیا په مسجد کې د دې اعلان نه راوهاتې. ختمه شوه مسله. ټلیفون شته؟ وایه ټلیفون ول زر زر وایه به هغه وشي کم ټلیفون سوال وي هغه به اول جواب درکوو. مفتی صاحب دا کس تپوس کوي چې جینۍ په سر باندې
پیسې اخیستل څنګه دي؟ جنای په سر باندې پیسې اخیستل حرامي دي. یو چې دا موږ دې باندې لګو نه جنای له به ورکای په لګای به نه حاجی جنای له به ورکای که خپل لګي او کنه لګوي. بل دې زه دوبۍ کې کار کوم شراب والا سرکې رشي نو اوس دا کپړو کې لمونځ څه حکم دی؟ شراب والا سرکې سری کې ها قیصر افریدي وي د شراب سری کې چې درشي کپړې بدل کا کپړې تر څو پر بدل کړي نوي لمونځ نه کیږي. شاباس. حاجی فند کې چې کوم سالانه زیادت راځي دا وي زموږ لپاره جایز دی؟ فند کې چې سالانه زیادت راځي د ملازمینو لپاره او جی سرکاري جی دي کې کباحت په مسله ته په د داسې وایي چې سرکاري ملازمین دي کنه هغه نه پیسې کټ کوي هر میاشت چې هغه ته جی پی فند پریویډنت فند ورتي پریویډ دی سوي یو بل ورتي یو پریویډنت فند جی پی فند یو بل سی پی مختلف نمونه دي تا تنخې نه پیسې کټ کیږي جمع کیږي په هغه پیسې چې در جمع کیږي نو خامخا هغه باندې پرافټ یعنی سود په لګي نو وایي چې دا موږ ته پر جایز دي او تا دا پر جایز دي ځکه چې څو پرې د پیسې ته ملاو شوي نه تنخې پیسې ته جیب ته راشي ملاو شوي که نه بیا دې ورکړې په هغې سود راځي حرامې دي دا خو تا ته نه دي ملاو شوی ستا عمل دی خپل هغې اجرت دی نو دې باندې علما کرامو لیکلي چې پریویډنټ فنډ جی پی فنډ او د بل شول سی پی وغیره دا فنډونه چې څومره دي دا جایز دي. جی د جمعې په ورځ د مازدیګر لمانځه نه بعد چې کوم درود دی ویلي لږ وضاحت راته وکړئ. جمعې په ورځ باندې د مازدیګر چې دا حدیث ضعیف دی خو ضعیف دی کار خو ورکوي اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلى آله وبارک وسلم داسې درود راغلی چې اتیا ځله یې ووایي نو الله پاک په اتیا کالونو عبادت ثواب درکړي او چې څوک عمل پکې الله به ثواب ورکوي چې چا د الله پاک نه ګمان دا دی چې دا ضعیف دی ثواب نه راکوي ته به نه ورکوي ځکه چې الله پاک په خپلو ګمانونو باندې فیصلې کوي چې څنګه د ګمان وي. مخکې پسې وایه دوبۍ کې کار ولا جواب سنان خان وایي چې سلام مفتي صاحب د جمعې د مانځه مازدیګر نه پس درود شریف جواب مې درکړ. امداد الله وایي حضرت په جورابو باندې مسه شته موږ سره کسان داسې دي چې مونځ کوو که نه. امداد الله د دې سوال جواب ما مخکې در تاسو راغلی چې ما بیا یې واورئ د موزې باندې مسح والا جواب واوره چې پس جورابو باندې مسح او کې لمونځ کېږي که نه جواب دا دی چې نه کېږي دا زه نه وایم په دې باندې ټول امت اجماع ده د مجتهدینو اجماع ده صحابه کرامو اجماع ده او دا د قرآن پاک مخالفت ته چې څوک په جورابو باندې مسح وي دا د قرآن پاک مخالفت ته لمونځ د ده نه کېږي وروسته ورپسې لمونځ نه کېږي. بله خبره واوره چې یو غیر مقلد دی عبدالله په نوم باندې دی ما ته چا ویډیو را لېږلې ده اوبو ته ناست دی او سترګو کې یو پاو رنجا اچوي هر وخت د فقهای کرامو دشمنی کوي. دا عبدالله چې کوم دی شیخ عبدالله په نوم دی اوبو ته ناست دی او دی وایي چې ډېر احادیث راغلي دي او اجماع ده د امت چې په جرابو باندې مسح کیږي او دلیل یې صرف دا بیان کړی چې تساخین راغلي تساخین هغه سیس ته ویلی شي چې هغه خپې ګرموي دلته دی قیاس کوي نو والله العظیم چې ټولې دروغ ویلي دي د امت اجماع دی ټولو اجماع ده د امام ابو حنیفه ټولو امامانو چې په دې باندې مسح نه کیږي او حدیث راغلي متواتر حدیث نه چې یو ضعیف حدیث نه دی راغلی جرابو په متعلق ټول دی موزې متعلق راغلی. تسخین جواب درکوم چې دا تسخین څه شته ویلی شي چې دوی دغه نه قیاس کړي هلته خو دوی قیاس کفر دی او دلته قیاس او په قیاس باندې د قرآن پاک کې تخصیص کوي. مونږ که په موضوع باندې مسح کوو نو متواتر اتیا حدیث راغلی دي د موضوع حدیث متواتر دي او متواتر حدیث په واجب باندې قرآن پاک کې تخصیص کوو چې دغه رخصت مونږ ته ملاو شوی په موضوع باندې مسح کوو او دی وایي چې دا حدیث چې کوم راغلی مغیره بن شعبه حدیث بیانوي دروغ یې ویلي دي هغه په دوه نور روایتونو باندې راغلی په هغې کې موزې راغلي دي. یو حدیث ضعیف نشته یو ضعیف حدیث دی غیر مقلدینو سره نشته چې هغه وایي چې په جرابو باندې مسح راغلی دروغ وایي تاسو ته په مسجد کې ناسي دروغ وایي د خلکو المنظوره خرابوي دا غټ غټ شیخان چې رنجه په سترګو کې واچي سپینې کپړې هغه کې خلکو المنظوره خرابوي ولې خلکو المنظوره خرابوي. یو حدیث چې دا تسخین چې راغلی نبی علیه السلام فرمي چې صحابه کرام وایي چې په تسخینو باندې مونږ مسح کېږي تسخین ویلی شي هغه شی چې خپې ګرموي نو هغې نه څه شی مراد دی متواتره حدیثو کې راغلي که نه موزې ته مراد جورابې ته ولې مراد اخلي جورابو ته ولې ته ځان نه دی مجتهد جوړ کړی قیاس کوي او که بالفرض تا ته داسې تسخین حدیث رښتیا هم شي که نه دې نه جورابې مراد شي اول خو دا قطعي دلالت نه دی جورابې ته مراد نه شي اخیستلی که قطعي دلالت نو یو حدیث مو دی په تخصیص څنګه کوي په قرآن پاک کې نو بله مسله واوره غیر مقلدینو که زما نه مانې قرآن نه مانې حدیث نه مانې اجماع نه مانې
نو د خپل غیر مقلدینو چې تاسو بنیاد یې خېدي په هندستان کې د غیر مقلدینو بنیاد چې وکټوریا چې دوی رجسټر کړیو د چا د وجنه نذیر حسین دلوی عبد الله مبارک پوری وحید الزمان دغه مشران دي نواب حسن خان صدیق حسن خان د دوی فتوا سنیا د دوی فتوی موجود دي دوی ویلي دي چې غیر مقلدینو د مسلک جوړ کړي دوی ویلي دي چې د قرآن پاک خلاف ورزي د چوک چې په جرابو باندې مساکیل منځ نه کیږي نو د غیر مقلدینو د کم مشران دي دا خو منه تاسو د خپل مشورانو نه منئ اوس د نوي غیر مقلدین راوتی د خپل مشرانو نه منئ قرآن نه منئ حدیث نه منئ چې څوک په جرابو باندې مسح کوي نو دا دروغ وي نه ورسره حدیث شته نه ورسره قرآن شته د دوی منځونه نه کیږي نه د دوی منځونه کیږي نه د دوی ورپسې کیږي که څوک وایي چې زه ثابتولی شم 1,00,000 روپۍ انعام به ورکړو 10 کیلو کجورې ورکړو کجورې دوی ډېر خوښې دي 10 کیلو کجورې 1,00,000 روپۍ نه څومره درهم جوړېږي درهم د دوی خوښ دي درهمو ته به ته واړه دومره درهم ورکوم چې څوک ماته یو صحیح حدیث په هغه باندې راته وښیي په جرابو باندې مسح باندې نه شي ښودلی نه په یو حدیث په خبره احاد باندې په قرآن پاک کې تخصیص کیږي او نه یې ښودلی شي د الله په فقوه یې ښودلی نو زه به 1,00,000 روپۍ انعام ورکړم درهمو ته تاسو واړوئ نو غیر مقلدینو ته زما د انعام والا پیسې ورسوي جی کله راغلی مغیره ابن شعبه ما ته راوله مخامخ کا کم چې لفظ راغلی د مغیره بن شعبه حدیث ته هغه دوه حدیث نور دي په صحیح روایتونو کې خفین لفظ راغلی د خفین قطه ویل شي موزه ته ویل شي هغه وضاحت په نورو حدیثو کې شته کنه ما ته مخامخ کا د جربو له حدیث وخی صحیح حدیث چې 1,00,000 روپۍ انعام ورکو درهمو ته واړه چې دوی خوشاله منصوري جانان وایي چې السلام علیکم ثنا الله وی سلام علیکم و سلام مفتی جمعه کې دین مبارک دینا مبارکباد دینا شرعن کا شریعت کې د دې څه حیثیت نو شرعن تا شریعت پختره کړ شریعت کې د دې څه حیثیت نشته چې جمعه مبارکي بل تور کوي منصوري جنان وی چې ټي وی چینل میں ملازمت کرنے کی جائز دی عصمت الله وی السلام علیکم مفتی سے یو سړی وی چې جنابت بعد بغیر او دس غسل کوي بل ټایم بول کول او دس کول منس کول شریع حکم سے کول بل ټایم او دس کول منس کول شي جنابت بعد بغیر او دس غسل کول ما جواب درکړی اسمت الله سړی جنابت کې دی نو کاو دس وکي الله سونه وځي ار یو کار کول شي جنابت ته ورستو کی بهتره خبره ده چې وخت ور سره اول دي سو کی غسل دیو کی او دس دیو کی غسل جواب میں درکړی دی سوال وایا مفتی صاحب کون سے بینک میں اکاؤنٹ کھولنا چاہیے یعنی کون سے بینک غیر سودی ہے ثنا الله په پاکستان کې مونږ چې څومره قطري ټول بینکونه سود باندې روان دي چې چا بوډونه لګولي چې اسلامي بینکري دروغ وایي دوکا درکوي اسلامي بینکري په پاکستان کې ما نه دلیدلې ځکه چې ټول د ورلد بینک سره هلته پیسې ږدي په سود کې ملوث دي او چې څوک کانټریکټ څومره کوي مربحه معجله چې دوی ورته وي مربحه یعنی تاسو ته چې پاکستان باندې گاډي درکوي یا پیسې درکوي د سود په طریقه یې درکوي اسلامي بینکونه نه دي دروغ وایي که چا ثابت کړ چې پاکستان کې اسلامي بینک شته په اسلامي طریقې باندې کار کوي کاروبار هم کوي 1,00,000 روپۍ انعام به ورکړي دروغ وایي جی اکاؤنٹ د پاره چې ضرورت په بنا باندې ته اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ پکې کولول شي ضرورت په بنا باندې ها او لاکر اکاؤنټونه غدلته نشته خو لاکر اکاؤنٹ هم کولول شي پیسې محفوظ وي خدا ضرورت په بنا باندې په دې وجه چې ته پکې اکاؤنٹ کولاو کې په دې وجه حلالي کې خو نه بینکونه چې حلاليږي هغه متبادل ذکر تقی عثماني صاحب کتابونو کې شته چې په دې طریقه باندې کانټریکټ عقد کوا صحیح بدوی هغه عقد په هغه طریقې نه کوي صرف فتوا ځان سره یې صرف یې نوم ورکړي اسلامي بینکري عمل نه کوي مرګري جی د اخوان المسلمین وضاحت راته اخوان المسلمین اخوان المسلمین څه چل کوي هغه چلونه ماته وخه څه چلی وابیانو کې کم جماعت غدي دا مردود دي عملی مردود دي منځونه ورپسې نه کیږي د وابیانو چې هر یو که جماعت المسلمین که د وابیانو هر جماعت د وابیانو ډېر جماعتونه دي د وابیان چې څومره دي غیر مقلد جماعت المسلمین غرباء اهل الحديث ډېر قسمونه دي خو ټول قسمونه چې کم دي هغه د اجماع منکر دي د قرآن منکر دي حدیث منکر دي پورا اسلام کې داخل نه دي پورا اسلام چې قرآن پاک مونږ ته خودلې دی اطیعوا الله اطیعوا الرسول واولی الامر منکم او ورسره سبیل المؤمنین اجماع دا د قرآن پاک حکم دی چې دې کې ته په یو عمل نه کوې نو منکر د قرآن ګرځې من شذ فی النار جهنم کې غورځېږي مولانا صاحب سوال راغلی چې زما یو ورور دی عبدالله
هغه د علماء ډېر زیات قدردان دی او بهترین حافظ هم دی خو هر کار یې بند دی او اوس هم چې کوم د چا را لېږلی؟ دی دا مولانا صاحب را لېږلی چې مولانا صاحب الله پاک دې ستاسو ورور ته روزګار نصیب کړي حلال مخلوق د شر الله دې ټولې لارې ورته کولاو کړي د مخلوق د شرورونه د الله په امان کړي د زړه مرادونه د عبدالله صاحب پوره کړي او بل د هلک کور والا چې کوم دی دغه هغه عمرې والا وظیفه چې موږ وخوله دا ازمېیلې ده ازمو ته ځکه ده د مولانا صاحب چې اوس راغلی تاسو ورته وښیئ چې ما تاسو ته ووایې چې د عمرې والا کومه وظیفه ده دغه دا ازمېیلې ده او یو ځل یې عمرې نه اوس راغلی دی اوس بیا روان دی الله په فضل سره دا وظیفه تاسو ته چې ما د عمرې ښودلې ادا مولانا صاحب نوم یې څه دی عطا الرحمن صاحب دا وګوره دا عطا الرحمن صاحب ازمو ده پرهیزګاره سړی دی دا دعا تاسو وایئ چې کومه درته ما وښودله ده تاسو ته به الله حج عمره نصیب کړي موږ دپاره خصوصي دعا وکړه چې الله موږ ته هم نصیبه کړي بینک میں ملازمت کرنا کیسے جائز نه دی منصوري صاحب چې څوک پکې دي راوځي ما بل ځکه نوکری پیدا کې بیا راوځي عمره کې په خپل حق خلق کول څنګه دی جایز دی په خپل خلق کول شي اسمت الله وي چې مفتی صاحب جنابت بعد بغیر او دس غسل کول کیږي یو سړی دی چې د جنابت غسل کوي او دس ورته نه وکړ ډایرکټ کې غسل وکړ نو دس یې وشو کنه غسل سره او دس کیږي خود به خود نو لمونځ ور سره کوه دا او دس سنت ثواب ورته نه غسل خو وش او دس وش او بیا چې کله غسل دی وکړه غنه بعد به او دس نه کا چې سو پر دې استعمال کړه نہیں غاو دس مفتی صاحب بخاری کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ تعویذ جو عامل نکالتے یہ درست ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے بخاری حاشیہ کې چرته لیکلی عبدالرحمن سے چې تعویذونه غره او باسي تعویذ نه راو بسله نشي په کم کتاب کې راغلی په کومه طریقه راو باسي دا کم چې توای چې عملیات شي د عملیات په هنګو کې ویلې دي ها د 93 میں 94 میں کې پیر سے هغه چا وجل دي نه دا نوم یې نه راځي هغه سره مونږ درې څلور میاشتې د عملیات زده کړي دي او راو بسلو طریقې په عملیاتو کې نشته نه په کتابونو کې البته علاج شته دوا دم درود شته خو د راو بسلو طریقې په کې ټول دروغ دي څوک یې زه ته راو باسه دروغجن دي بخاری حاشیه کې شرط لیکل ته مونږ ته راولېږه د مونږ پیر چې و عملیات اوس خو مړ شوی دی شهید شوی ذهن مې نوم ووت په انګو کې و بهر صورت دا چلونه ملونه پکې نشته ده ښه په عملیاتو کې نشته د واده مختصر سنت طریقه مرګري وشراته دا واده مختصر سنت طریقه امازون کې کار کول محمد جمعو چې امازون چې دا کنه دا پلیټ فارم درکې د کې صحیح کار کوي جایز دي که غلط کار کوي نو ناجایز دي جی واده صحیح طریقه مختصر سنت طریقه راته بیان کیږي واده طریقه اول کې مونږه ذکر کړه کنه چې کله واده وکې نو هغه مسنون دعا په کتابونو کې شته او نه جی دا طریقه کار خدا واده ها واده اسلامي طریقه دا چې څوک مارا غواړه چې کم کسان موجود دي داسې کسان خپل خپلوان وي چې هغه در سره جینۍ راولي کور ته بس څوک راغواړه ما تداعي چغې مه وهه په لډ سپیکر یو خبره چې څوک موجود وي یا نږدې خپل خپلوان دی راشي هغه جینۍ در سره به راولي کنه چې کله جینۍ راوستله په هغې ټیم باندې چې کم کسان موجود دي هغو له میلمستیا ورکړه هغې ته ولیمه ویل د جینۍ راوستلو نه بعد نکاح نه بعد چې نکاح نه بعد کم خوراک ورکړي ته ولیمه ویلی شي دا نوره پکې ډولونه مولونه مه پکې وایي لکه مثال فرض پکې سودي واجب سودي سنت سودي نشته پکې فرض سنت واجب واده په خپله باندې ښه ایجاب او قبول نه نه خو د ایجاب دا خو د نکاح شرایط دي ایجاب او قبول مهر او گواهان دا د نکاح شرایط دي د واده نه دي د نکاح دي اوس پته وه چې بسم الله کې څو فرایض دي مفتی صاحب د جنابت کپړې د ستی منزل او بیا په هغه کپړو لمونځ کول اسمت الله صاحب دې مې درې ځله جواب درکړ چې جایز دي کیږي ها وسوسه مه کوه وهم مه کوه مفتی صاحب انتخاباتو دوران کې اوس یو کس د شرط ولګاو چې زه به هغه چاله ووټ ورکوم چې ماله 10 لک روپۍ راکړي یا درله 2 کمرې کور جوړ کړي دا څنګه دی ناجایز دي حرام دي ووټ خرڅولو حرام دي ووټ یا یو حیثیت شرعي حیثیت شي ته خیم معنا د ووټ د رای اخیستل یو لغوي معنا ده د ووټ لغوي معنا څه ده رای اخیستل شرعي حیثیتونه څه دي یا شرعي حیثیت دا چې امانت دی یا وکالت دی یا شهادت دی نو د خرڅول ناروا دي یو سړی دی هغه چاته و چې ته د اسلام راوستلو دپاره دغه یو اختیار الله پاک درکړی 15 کاله بعد تا هغه خرڅ کړي بیا وایي چې ملیان اسلام نه راولي ملا ته ووټ نه ورکوه اسلام راولي جی یو کس ته کافر ویل یا هندو ویل دې سره کافر کیږي که نه کیږي ورسره یو کس ته هندو ویل کافر ویل حدیث کې خو راغلی چې یو مسلمان ته قصدن کفر نسبت وکړي
دکې د کفر نه وي نو واپس تاله راځي، نو کفر نسبت چاته مه کوم. نبی علیه السلام فرمایي فقط با باحدهما، چې چاته د کافر وکنه چا من قال لاخي یا کافر فقط با باحدهما، نو په یو پسې انخلي د کفر، چې یو کافر وي خو کافر نه نو تا پر انخلي د کفر لفظ مه وایه. مفتی صاحب پولیو میں کام کرنا جائز ہے؟ جایز دی بالکل. عتیق الرحمان وایي چې مفتی صاحب چې یو گاډي واړه او خلک وړي او پکې مړه شي نو ډرایور څه شو د سوال مې 4 بار مفتی صاحب چې یو گاډي واړه او خلک چې گاډي واړه د دې جواب ما درکړی تا 4 ځله جواب سوال وکړو ما 3 ځله جواب درکړ چې څوک ډرایور گاډي واړی په ډرایور بچ شي او خلک مړه شي په ډرایور باندې کفاره نشته، دیت پښتا دا هغه په خلاف باندې دی، هغه مفقی ورته خلک ورته مفقی او کفاره په نشته. خلق کول اظهار علی په عمره کې په خپل څنګ باندې په خپل کول شي خلق او جواب می درکړی دی. مفتی صاحب شادی میں بارات لے کر جانا شرعن ثابت ہے ثنا الله نه. سو کسان بوز زنانا راولی جینې راولی چې خلق خبري کی طرح وستی دا طریقه ده. عبدالرحمن رضی الله وعده کړو نبی علیہ السلام سار ورته وی چې تنه خوشبوزي د زعفرانو بوی درنه وده دې کړي کاغه چا وده مې وکړ سار ورته نبی علیہ السلام ته پته ولګید که دومره ثواب پکې وا خلق را بللو کې نو صحابه کرام به نبی علیہ السلام خامخا راغوښته وده د پر راغوښتل پکې نشته شاباس ختم کسول نه جواب د پروګرام زیات نه زیات خلکو ته ورسوي د ډېر اهم مسلې مونږ ذکر کوو چې هغه معاشري ته فایده ورکړي کته زده کړې د مسایل خو نور خلکو ته ور شیر کا چې زده کی ته چې مړ وینو قبر کې به ثواب درته رسي چې دا مسایل د ستا په وجه خلک زده کوي او غلط پروګرامونه غلط سندره دا چې بالکل شیر نه کې دا به تا قبر کې نقصان رسي چې خامخا شیر کانو دینی پروګرامونه شیر کوي شیر کولو بټن وها تنسن کمیږي نه خو ته ډېر نه کوي جمع شي قیامت په ورځ جی یو سړی د دوست وي کنه چې پیغمبر دوست ته आवाज کا داسې ویل څنګه جی چې ورته چې پیغمبر دوست ته आवाज کا پیغمبر دوست ته आवाज کا ستا ملګری پیغمبر دی او د پیغمبر دوست ته आवाज کا د دې مطلب باندې خو نه پوه لکه د خلک ته استهزاء په تور چې څوک چې ټوکا کوي په پیغمبر چې تا خو پیغمبر دوست دی نو دې ته د आवाज وکړي چې تا امداد وکړي مثلا دا استهزاء کفر ده اسلام پسې استهزاء کول نه دی پکار یو چې کوم د دروغ ولا خبره تیر شو کنه حدیث زين ترای حدیث کې رضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ډېر خپل حدیث ته چې انا نبی علیہ السلام فرمایي انا زعيم في وسط الجنه دا پورا حدیث دا سې چې نبی علیہ السلام فرمایي اول چې زه د هغه چا د پاره په جنت کې په یو کناره کې د محل اخستلو ضامن یم نبی علیہ السلام فرمایي چې زه ضامن یم هغه چا د پاره انا زعيم بربض الجنه د جنت په یو کناره کې پورا حدیث چې د کنه تاسو رواړوي چې زه وایم د متعلق فی وسط الجنه او فی اعلى الجنه دا حدیث چې څوک د دروغ نه ځان بچ کی وین کان مازحا دا حدیث راوړا بیا زه د جواب ورکو خو عمرې جواب مونږ درکو دا ها جوربین لپس پکې راغلی دا بل حدیث تاسو الله علیه دا چې کم د مغیره بن شعبه د جواب ما درنه که تاسو ته ما د مسله چې غور سره اوري چې کله مسله کوم دا در تماو چې مغیره بن شعبه رضی الله یو حدیث دوی راوړي چې په کې جورابو ذکر دی نو د مغیره بن شعبه رضی الله دغه روایت په دوه نورو سندونو سره روایت چې صحیح دی پدینه او امت عمل پاغه دی پاغه کې د خفین رفض جورابې نه دی راغلی نو دا څوک نه اخلي دا حدیث معلول شو کنه حدیث په سند سره نه معلول کیږي فقط دا بل حدیث راوړه فی ربز الجنه په دې باندې صرف حدیث په دې باندې نه معلول کیږي ضعیف کیږي چې صرف سند خراب بلکې متن ته به کتل شي غیر مقلدین خو نه په متن پويږي نه په فقه پويږي نه په اصول فقه پويږي نو بالکل دا سه عجیبه زنور غوندي دي چې بالکل په خبره نه پوي دا حدیث څوک نه راخلي د جواب ما ورک مغیره ابن شعبه دا حدیث په نور دوره سند سره روایت شوی هغه مترخص په غي اجماع ده عمل په غي دي په دې نه ده دی حدیث تلک سوچو چې څومره خپل دی او خیستا دی نبی علیہ السلام فرمی چې انا زعیم ببيت في وسط الجنه لمن ترك
کذب و ان کان مازحا. مخکې حدیث پورا حدیث داسې دی دغه دی انا زعیم ببیت فی ربض الجنة لمن ترک المراء و ان کان محقا. نبی علیہ السلام فرمایي چې هغه مسلمان د پاره یعنی زه ګرنټي ورکوم، زه ضمانت ورکوم چې زه به په یو کینرا د جنت په کینرا باندې به محل ورکوم چې څوک ځان منی کی د جګړې نه. چې کله جګړه کوي که نه بل مسلمان در سره جګړه کوي، اگر چې و ان کان محقا که ته په حق باندې باوجود د دې ته وایي د جګړه ښه کار نه دی نو د جګړه پرېږده وي، مخته بون نه ځې. اسان کار دی که نه جګړه پرېښودل مخکې نه بوزل دا خو د اخلاقو غده چې مظاهراو کې د اخلاقو مظاهراو کې جګړه پرېږده. خلک وایي دا بل جګړهلو دی الد الخصام دی او تا نه به وایي څومره ښکلی سړی دی، اگر چې په حق باندې و هغه یې پرېښوده جګړه یې پرېښوده. نبي علیه السلام فرمي زه د جنت په یو کنارا کې به زه خامخا دله ګرنټي ورکوم چې دله به زه جنت ورکوم. او د جنت یو تصور کې چې ته راولې دغه نن سبا سوسایټۍ دي که نه، سوسایټۍ کې ځنه کورونه ګران دي، ځنه پلټونه او ځنه ارزان وي، چې یو کنارۍ کې صفا سوتره ځای کې وي هغه لږ ګران وي، او چې په ګنجان آباد ځایونو کې هغه ارزان وي، چې سړک ورسره کولاو وي هغه ګران وي، او چې بالکل په د منځ کې